الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعجاز القرآن پبارکی پرون دو دلائل تقریبا ویلی شویو یو خبر خداوا چی قرآن دا اللہ کلام دے نو دا اللہ تعالی مثال نشتا نو دا اللہ تعالی دا کلام مثال نشتا اللہ بے مثال دے نو دا اللہ تعالی صفاتم بے مثال دی او قرآن خو کلام اللہ دے دا اللہ صفت دے نو دا بے مثال دے دویم دلیل دا اعجاز القرآن داو کہ قرآن مجید کی دا انسان دا جون مسائل بیان شوید او پدا سے انداز کی بیان شویدی چې هغه د انسان د مسائلو حل پیش کړي او د هرې مسئلې حل پیش کړي او یو جامع او یو مکمل ضابط حیات پیش کړي دنیا ته نو د دې د مقابلې بیا څه معنا ده سړی د دې مقابله کوي نو څنګه به کوي هغه به بل قسم یو جامع نظام پیش کړي نو هغه جامع نظام دی نشي پیش کولی جامع نظام خو پیش شوی دی او کده دا جامع نظام په مقابله کې څه شی پیش کړي نو هغه به نیمګړی ناقص وي نو دا خو څه د سړیتوب خبره نه شوه چې سړی د داسې کتاب مقابله کوي دا مقابله کول د عقل نه څه بعیده غونته خبره یوازې دا نه چې نه کېږي بلکې دا کول د سره په کار هم نه دي ځکه د جامع نظام په مقابله کې ناقص نظام پیش کول دا خو عقل او سړیتوب نه دی درېمه خبره چې ډیره زیاته ضروری ده د اعجاز القرآن په سلسله کې نو هغه دا ده چې قرآن په حقیقت کې د انسانیت سازی کتاب دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارنامو کې لویه کارنامه انسانیت سازی و تاسو ګورئ انسانان چې څومره مشهور انسانان دي او غټ خلق ورته ویلی کېږي نو د هغه غټو خلقو څه کارنامې ځکه ورته غټ خلق ویلی کېږي د جرنیلانو او د فوجي قائدینو غټې کارنامې دای چې ملکونه فتح کی څوک فلاسفرانی نو هغه فلسفی پیش کی دنیا ته نظریات پیش کی مصنفین چې دی نو هغه تصنیفاتو کی او کتابونه ولیکي انجینیران او مهندسین چې دی هغه بهترین تعمیراتو کی او آبادیو کی او آبادی جوړی کی او دا ټول بیا په تاریخ کې یادی لیکن د انبیاءو کار چې دی هغه آبادی جوړول او یوازې نظریات پیش کول او یوازې ملکونه فتح کول نه دي دا کارونه خو نور خلک هم کوي ملکونه خو سکندر اعظم هم فتح کړي آبادی او تعمیرات خو یورپیان هم جوړوي مغربیان هم جوړوي مشرقیان هم جوړوي نظریات او افکار خو یونانیان هم ډیر زیات پیش کړي دي څه قابل عملی او څه قابل عمل نه بلکې اکثر خدا سي چې هغې د عمل سره ډوسه واسطه نه خو په هوا کې څه خبرې کوي
د ټولو نه ډېر زیات اهم کار او ضروری کار هغه دا دی چې د دوه خپې ګرځېدونکي بني آدم نه انسان جوړ کړي، چې انسان هر څه شي خو انسان نشي، نو د خپل پیدایش مقصد نشي پوره کولی. او انسان ته انسانیت نه فاتحین وښود، نه جرنیلان وښود، نه حکمرانان وښود، نه انجینیران وښود، هغه ورته انبیا وښودلې. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارنامو کې لویه کارنامه داسې نه وایم چې یوازې دا یې کارنامه ده، نورې کارنامې هم کړي، ملکونه یې فتح کړي دي. ته به وایې چې سکندر اعظم هم ملک فتح کړی دی، نو ما یې د سکندر اعظم د فتح او د محمد رسول الله د فتح په منځ کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی. سکندر اعظم د څه دپاره دنیا فتح کړې وه؟ یا به شوق و چې په دنیا کې د ټولو نه لوی فاتح جوړ شم، نو دا چې څه خلک یې په جنګونو کې مړه کړو، نو دا د شوق نظر شو. او یا به د دنیا خزانې او ملکونه او ځمکې په قبضه کې راوستل مقصد و، د دنیا ډېر دولت په قبضه کې راوستل مقصد و، د خلکو په وسایلو یې قبضه لګوله، یا خامخا یو قوم له اوس خلکو له شکست ورکوه، په هغې باندې ځان اوچت ګڼه. او دا قسم خبرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په فتوحاتو کې اډوې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځمکې د دې دپاره قبضه کړي دي چې خپل اقتدار پې قایم کړي او خپل ذاتي برایي او ذاتي لویي پې قایمه کړي، بلکې دې دپاره یې قبضه کړي دي چې د الله تعالی خدایي پې قایمه کړي، او نه د دې دپاره قبضه کړي دي چې د خلکو په وسایلو قبضه وکړي چې خپل مال او دولت زیات کړي، بلکې د تمامو فتوحاتو باوجود هم په مړه ګېډه ډوډۍ نه ده خوړلې، او نه خپلو بچو ته څه مال او دولت پرېښودی، او که څه لږ ډېر پاتې و نو وایي ما ترکناه صدقتون، موږ نه چې څه پاتې شي دا ټول د خدای مال دی، دا د ټولو مسلمانانو. او چې فتح یې کوله نو غرور پکې نه و، تکبر پکې نه و، لویي پکې نه وه. مکه معظمه چې فتح کوله نو سر یې ښکته نیولی و. نو دا خو د فتوحاتو او د فتوحاتو په منځ کې فرق دی. نو د دې فرق بنیادی وجه دا ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د انسانانو نه انسانان جوړول، انسانیت سازی کوله، محسن انسانیتو. ټولې دنیا ته یو داسې فکر ورکړو او هغه فکر یوازې ورنکړه بلکې عملاً یې ورته وښودو. عام فلسفیان خو صرف فکر ورکي، بیا د دې نه نه خبر چې دا به په عمل کې راځي که نه به راځي، او په عمل کې ممکن دی او که نه دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وی نو هغه عملي کړه، داسې خبره یې ونه کړه چې هغه په عمل کې نه راتله، هسې هوایي خبرې هوایي فلسفې ونه جنګولې، ناقابل یقین او ناقابل عمل خبرې پیغمبر نه دي کړي، داسې خبرې نه دي کړي چې هغه په عملي دنیا کې ناکامې شي. انسانان ناکام کیږي خو د پیغمبر خبرې نه ناکام کیږي. دا نکته چا نه ده زده کړې نو بیا اعتراضونه کوي، ځای په ځای لګیا د خبرې نه خبر نه. نو خلقو دا اعتراض کړی و چې یاره د خلافت نظام خو 30 کاله وچلېد، بیا وروسته ونه چلېده، نو د دې معنا دا ده چې دا نظام ټیک نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خلق تیار کړي چې بس هغه خلق نه و نو بیا یې سم نه و، دا اعتراض کوي. نو مولانا مودودي رحمه الله د هغې د جواب کوشش کړی دی او خلکو په هغې جواب باندې خفه شوي دي. نو خفه کېږي دي چې غلطي او کمزوري په اسلام کې نه وه او د پیغمبر په خبره کې نه وه او د الله په خبره کې نه وه، غلطي په خلکو کې وه. خلق که لوی خلق یې خو څه پیغمبران نه وو. نو په دې خبره که سړی په سړه سینه غور وکړي نو دا خو د ایمان نښه ده، دا خو د زړه کې دننه چې مضبوط ایمان وي نو هله سړی دا خبره کولی شي.
او چې کوم خلق د الله او رسول په ځای باندې په نورو خلقو ډېر زیات مینی اگرچه خلق په اسلام کې ډېر لوی خلقي خدا الله او رسول نه مرتبه رستوي صحابه لوی خلق دي هر چا نه لوی دي خو د پیغمبر نه لوی نه دي او د قرآن نه لوی نه دي. نو دا خبره بنیادی ذهن کې کېنول غواړي چې آیا دا اعتراض چې راځي چې خلافت ونه چلید که ته وې چلېدلی دی نو ته رامخې ته شه موږ نه پوی که چې څومره وچلېد بیا حدیث کې خو راغلی دي چې 40 کاله به خبره به 10 کاله به بیا به خبره ختم او د ټول امت په دې معنی اجماع ده چې خلفای اربعه ورته وایي خلفای راشدین دي خلفای اربعه ورته وایي اهل سنت والجماعت خو په دې اجماع ده. نو که تاسو نوې خبره پیش کړئ نو هغه وکړه چې ته څه وې نو دا 10 کاله نه بعد بیا ولې ونه چلېد نو دا په اسلام کې غلطي وه ته په سړي کې غلطي نه وه نو بیا به مطلب دا چې په اسلام کې به غلطي نو په دې عقیده لري چې په اسلام کې غلطي وه د پیغمبر په تعلیماتو کې غلطي وه نو ته داسې ووایه ستا خپله خوښه ده بیا د خپل ایمان طول ته ګوره بیا چې څومره د ایمان په کومه مرتبه کې او مولانا مودودي رحمه الله دا خبره غوره کړه چې هغه وی چې نه زما د عقیدې مطابق خدا را چې اسلام اوس هم قابل عمل دی د پیغمبر خبره هره یوه په هغه وخت کې هم قابل عمل وه اوس هم قابل عمل ده د پیغمبر په هېڅ خبره کې هېڅ نقصان نه و او کمزوري د خلکو نه وشوه خلک لوی خلک وو هغه لویوالی په خپل ځای باندې دی خو د لوی سړي هم غلطې خبرې ته غلطه ویل غواړي دا معنا نه چې سړی یو ځل لوی شو نو د هغه هره خبره په هغه به ته اوس ایمان راوړې او د لوی معنا دا ده چې بس په دماغو کې به یې کښېنې او د هغه سره به اختلاف نه کوې دا ترجمه نه ده لویوالی هم یي په سړي کې او که غلطي او کمزوري هم ترې نه کېږي او دا غلطۍ او دا کمزورۍ په وجه د هغه په هغه لویوالي کې فرق هم نه راځي د چټاکۍ غلطۍ په وجه باندې چې د سړي په منونو نیکۍ وي نو په هغې منونو نیکو باندې هېڅ فرق نه راځي او د مولانا مودودي رحمه الله عام فکر هم داسې و ما ته یاد دي زه په هغه مجلس کې حاضر وم اگر چې ډېر کشر وم خو په هغه مجلس کې زه حاضر وم لاهور کې چې د مولانا مودودي نه چا تپوس وکړو چې ستا باندې خلک ډېر زیات اعتراضونه کوي او ته چاله جوابونه نه ورکوې دا ولې نو خلک د هغې نه دا معنا والي چې دا اعتراض په تا کې شته دا غلطي په تا کې شته نه یې نه لوی نقصان جوړېږي او غلطي یي نه نو مولانا مودودي رحمه الله وی چې د دې خبرې خو ما بار بار وضاحت کړی دی خو چې تاسو نقل اړېږئ نو بیا به یې وضاحت وکړم نو یې 3 وجې دي چې د دې وجې نه زه جوابونه نه ورکوم چاله وی اوله وجه خدا ده چې دې خلکو کې دا خلک اکثریت وزګار د دې څه کار نشته د دې د ژوند څه مقصد نشته او زما د ژوند ډېر لوی مقصد دی او ما ته ډېر کار پروت دی نو دی په خپل هم د دین کار نه کول غواړي او ما هم د کار نه وباسي او ما ته ډېر زیات ضروري کارونه پراته دي نو زه په دې خبرو کې ځان نه مشغولوم دویم یې وی چې په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه ډېر پاک خلک دی او ډېر نیکان صالحان دي او ډېر لوی مرتبې والا خلک ډېر لوی علما دي او د هغې ډېرې زیاتې نیکۍ دي او هغې د غلط فهمۍ په بنیاد باندې زما مخالفت کوي نو که د هغوی نه زما په دې مخالفت کې او په ما باندې په اعتراض کولو کې څه غلطي وشي نو د هغې نیکۍ دومره ډېرې دي چې دا وړه غلطي به ورته الله تعالی د هغه ډېرو نیکو د وجې نه معاف کړي خو که زه په جواب ورکولو کې غلطي وکړم او د هغې بې ادبي وکړم نو زما دومره نیکۍ نشته دی چې زما د هغه ډېرې نیکو په وجه الله تعالی ما ته دا غلطي معاف کړي دا یې دویم جواب وکړم ته اندازه لګوه چې د مولانا په ذهن کې د دې اهل علمو څومره لوی عظمت او احترام او دریم جواب دا وکړو چې ټولې فیصلې په دنیا کې نه کېږي آخرت کې به فیصلې کېږي د فیصلو ورځ آخرت او قیامت او قیامت له زم روان یم او دا ټول خلک هم څه روان دي او څه تللي دي لہذا تاسو ولې د دنیا ټولې فیصلې په دنیا کې کول غواړئ د فیصلو ځای خو آخرت دی نو د الله مخې له موږ هم روان یو او دیم روان دي او هلته به د الله تعالی په دربار کې به ټول حاضر یو او الله به فیصلې کوي نو په تاسو ولې دومره تعدي ده چې تاسو ټولې فیصلې په دنیا کې کول غواړئ بهرحال دا خو ضمني غوندې خبرې راغلې دا تفصیلات به راځي رستو خو مطلب مې دلته دا و
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانیت سازی کړي وا او قرآن انسان ساز کتاب دی. په دنیا کې یو کتاب داسې نشته دی چې هغه کمی پوره کړی او هغه مقصد حاصل کړی، د هغه مقصد د پاره راغلی چې کوم مقصد د پاره قرآن راغلی. په دې موجوده دنیا کې هم د فزیشن او د سرجن، د طبیبانو او د معالجینو د جوړولو د پاره کالجونه او یونیورسټۍ شته، د انجینیرانو د جوړولو د پاره کالجونه او یونیورسټۍ شته، د ساینسدانانو د پاره او د مورخینو د پاره او د دنیا د علومو د زده کولو د پاره دنیا ادارې دي. د آبادۍ د جوړولو د پاره او د خښتو جوړولو د پاره هم کارخانې شته، د بجلی د جوړولو د پاره هم بجلیګرې شته، او د هر سامان او د کپړې او د پیزار او د ټوپۍ د جوړولو د پاره څه کارخانې دي. خو که کارخانه نشته دی، د انسانیت سازۍ کارخانه نشته دی چې دا په دوه خپې ګرځي دا بې شمېره، چې د دې نه د سړي زامن جوړ کړي، چې دې ته انسانیت وروښیي. دا کار چې دا په دنیا کې دی او په دنیا کې په انسانانو کې څه انسانیت دی، نو د دې بنیاد د پیغمبرانو تعلیم دی او د دې بنیاد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم. دا خبره ذهن کې کېنول غواړي چې په دنیا کې دا څه اخلاقیات شته، څه نیکۍ چې په چا کې شته، څه د سړیتوب څه خبرې چې په چا کې شته، د دې ټولو خبرو بنیاد هغه د انبیاءو تعلیمات دي. او په آخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د قرآن مجید بیان، دا یې بنیاد دی. څوک مني او که څوک نه مني، که څوک مني او که څوک نه مني، خو دا هغه اثرات دي چې په دې ټوله دنیا باندې اسلام ورغورځولي دي. او اسلام داسې څه د ګوټ دین نه و، او نه داسې چېرته کې څه د ملنګانو، د درویشانو او د فقیرانو نظام و چې چېرته په ګوټونو کې به څه خلک ناست وو. نه، اسلام په سلونو کاله په دې دنیا باندې حکومت کړی دی. د دنیا په درېیمه حصه باندې، په 3 حصې دنیا باندې حکومت کړی دی. نیم یورپ د مسلمانانو سره تقریبا، د دې ترکیې نه نیولې تر د هغه فرانس او د سیسلی پورې، او د سپین خو تقریبا 700 کاله او خواوشا، او دا بر صغیر. نو دا خو د دنیا په ډېره لویه حصه باندې، او تقریبا ټوله افریقا او تقریبا د ایشیا ډېره لویه حصه، دا په چین کې چې دا اوس کومه علاقه ده سینکیانګ چې ورته وایي کاشغر، دا هم د مسلمانانو په حکومت کې شامله وه. او دا تقریبا د چین ډېره لویه علاقه ده. د پاکستان یو په 2-3 خو به دا یو صوبه دا وایي، دا سینکیانګ شو. نو دا هغه علاقې دي چې په دې ټوله دنیا باندې مسلمانانو حکومت کړی دی. نو د مسلمانانو اخلاق او د مسلمانانو کردار او د مسلمانانو خویونه او عادتونه دې په دنیا باندې ډېر لوی اثر اچولی دی. په دې موضوع باندې ډېر ښه کتابونه لیکلي شوي دي، تر دې چې انګریزان هم په دې باندې کتابونه لیکلي دي او مسلمانان هم په دې باندې کتابونه لیکلي. نو هغه مطالعه چې ته کې، نو تا ته به پته لګي چې دنیا باندې مسلمانانو کوم اثرات اچولي، علمی اثرات، اخلاقی اثرات. نو دا بنیادی کردار د دې قرآن دی او د پیغمبر دی. داسې قسمه کتاب چې نو دا کتاب مقابله ممکنه نه وي. او تر اوسه پورې موږ داسې نظام پیدا نه کړ، داسې نصاب تعلیم هم پیدا نه کړ د قرآن او سنت نه علاوه، او نه دنیا داسې موږ ته وښې ثابته کړه چې هغه کار وکړي چې کوم کار قرآن کوي، د انسانیت سازۍ هغه ذمہ داری پوره کړي. دا هغه وجه ده چې د دې په وجه باندې قرآن مجید معجز کتاب دی. او نورم بے شمیر وجوهات دي، خو هغه خو ته په کتابونو کې هم کتی شي مطالعه چې کې اعجاز القرآن په نوم باندې په دې علوم القرآن کې یو باقاعده موضوع ده. نو هغه بیا ګوره ځان له تفصیلات. او بیا په تاریخ کې دننه چې قرآن نه کم خلق متاثر شوي دي او په کومه طریقه متاثر شوي دي، نو 2 واقعات پکې ډېر اهم دي، خو د هغې 2 ځان له ځایي نه دي، هغه په هغې کې به راشي. سورہ حام میم السجده کې به د
عتبہ هغه واقعه راشي چې عتبہ د قرآن نه څنګه متاثر شو. دارنګ رستو بعد ولید هغه خبر راشي چې ولید سے قرآن مجید نه څومره متاثر شوی دی او هغه د قرآن په باره کې کوم الفاظ ویلي دي. دا بل خبره ده چې هغه د یو سازش په نتیجه کې د اسلام نه بند کړی شو. ابو جهل یو زبردست سازش وکړو او دا ولید اسلام ته رانږدې شوی او دا سازش په نتیجه کې د اسلام نه واړو. نو هغه تفصیلات به بیا وروسته راځي ان شاء الله. دینه بعد یو بل موضوع ده چې هغې ته منهج او طریقه د تفسیر القرآن وی. مونږ خو د قرآن مجید نه مفسرین یو او نه تفسیر کو، مونږ خو بیانونکي یو چې بل چا څه بیان کړي دي نو هغه بیانو. دا بله خبره ده چې بعضې وخت کې سړی بیان کوي نو خپله رایې هم ولري، د کله صحیح او کله خطایي، نو هغه بیانول خو پکار دي. ټولو علماو بیان کړي دي، نو د دې زمانې یو طالب علم بیان کړه نو څه ګناه خو ونه شوه او دیده دانسته غلطي خو چې نه نو الله تعالی معافیم کوي که غلطه خبره سړی وکړي. خدا اصول زده کول غواړي چې قرآن مجید پر ډیرو معاملاتو کې د نورو کتابونو نه جدا دی. مثلا اول خدا را چې قرآن مجید داسې کتاب نه دی چې هغه د نورو کتابونو په شانته پس خاص موضوع او پس خاص ترتیباتو باندې راغلی. دا تصنیف خو نه دی، دا خو تنزیل دی. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ژوند کې په 30 کاله کې موقع به موقع د الله تعالی د طرف نه هدایات او احکامات راغلي. څه احکامات داسې دي چې هغه د هغې دپاره سبب نزول شته، اسباب النزول برست وایو، او څه داسې دي چې الله تعالی په خپله خوښه باندې از خود بعضې احکامات را لیږلي دي، اگرچې به ظاهر د هغې دپاره څه سبب او وجه نه وه، خو دا یوه وجه کافي ده چې د انسان هدایت مطلوب و. د انسان د هدایت سره تعلق لرونکې چې کومې خبرې الله تعالی ضروري ګڼلې نو هغه یې را نازلې کړې. په یو موقع یو خبره نازله کړه، په بله موقع بله نازله کړه، او په دې باندې په دې قرآن باندې د عمل کولو په دې دوران کې چې بعضې مسائل را پیدا کېدل، په دې لاره کې چې بعضې مشکلات را پیدا کېدل، نو د هغې مسایلو د حل لپاره هم الله تعالی وقتا فوقتا هدایات را لیږلي دي. نو د هغې لپاره خصوصي شان نزول به موجود. نو دې قرآن مجید کې هغه ترتیب نشته چې کوم ترتیب په هغه عام کتاب کې چې سړی په یو ځای کې ځان لکینی او په یو موضوع باندې کتاب لیکي، لکه د فقهاو کتابونه چې دي د فقه نه، پای کې یو خاص ترتیب دی. دا د طهارت نه شروع کا او بیا پکې اوبه دي او دا دي او دا دي، او د استنجا او د اودس مسائل دي، او د غسل مسائل دي، او د پاکۍ پلیتۍ مسائل دي، او بیا د هغې نه وروسته بیا مونځ دی، او په مونځ پسې بیا روژه ده، او بیا پسې حج دی، او بیا زکات دی، او معاملات دي، او دا. نو دا خو یو ترتیب دی. ځینې خلک په قرآن مجید کې دغه ترتیب ګوري نو وایي دا خو څنګه عجیبه خبره کوي. نو قرآن د چا نه چل نه زده کوي، ته به د قرآن نه چل زده کوي. قرآن مطبوع دی، تابع نه دی. ته به داسې نه کوې چې ستا په ذهن کې یو ترتیب وي نو ته به ګورې چې هغه ترتیب مطابق خو دا قرآن نه دی، نو ته به وایې چې دا نه دی. نه، قرآن په اولني ځل چې تی کولاوې نو دی ستا نه یو مطالبه کوي چې هغې خبرې تذکره مونږ مخکې کړې وه. هغه مطالبه تا نه دا کوي چې ته ما د ځان په شان مه ګوره، ځان د ما په شانتې که. ته دا یو خوی خپل پرېږده چې ته څه غواړې نو تا ته به هغه میلاویږي. نه، چې ستا کوم ضرورت دی د الله تعالی په نزد نو تا ته به دلته هغه شی میلاویږي، او ته د خپل ضرورت نه نه خبر. کله کله سړی د یو څیز دپاره دعا کوي. د علامه اقبال بعضې وخت کې ډېرې ښایسته خوږې خبرې کړي. هغه وایي تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. ته خدا دعا کوي چې تا په زړه کې یو مقصد نیولی دی چې خدای دا مقصد پوره کړي. مسلمان ته وایي، عام مسلمان ته وایي تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری،
تو په دې پورې نښتی چې خدای زما دا ارمان دی دا پوره کړي خو میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے زه دا دعا کوم چې خدای دې ستا د ارمان بدل کی تا خدای خبر کوم ارمان رانیولی دی هغه ارمان د ارمان کېدو قابل دی یا ته د دغه ارمان قابل او اهلی یا ته د دغه ارمان دپاره مناسب یا دا ارمان ستا سره مناسب دی زما دعا خدا ده چې الله دې تعالی هغه ارمان درکړي چې کوم ستا د شان مطابق دی او بیا دې د هغه ارمان د پوره کېدو دپاره ته دعا وکړې نو بیا زه هم غواړم چې دغه دعا دې قبوله شي خو اول دې ستا دا دعا متعینه شي چې ته غواړې څه شی دا یو بنیادی خبره ده او دا د هر پوهه سړي په ذهن کې دی او د ټولو نه زیاته دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذهن او په فکر باندې غالبه وه تر دې چې دومره پې غالبه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین چې مسلمانان کړي دي نه نو نه پرېږدې په زور یې مسلمانې ما انزلنا علیک القرآن لتشقى دې دپاره خو مې قرآن نه دی رالیږلی چې ته د حد نه زیات تکلیف اوچت کړې الا تذکرة لمن یخشى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا کدا خلق په قرآن باندې ایمان نه لري نو ته به ځان وژنې د غم د وجنه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذهن باندې یو خبره حاوی وه یو ارمان چې د دې خلکو ارمان بدل شي میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے نو قرآن به تا ته دا خبره کوي چې دا ته چې څه غواړې دغه به یا دومره ضروري یا به نه دا ستا په ذهن کې چې د کتاب کوم ترتیب دی دا به یا صحیح ترتیب او یا به نه خو ته ځان د دې قرآن مطابق بدل که دا قرآن چې څه وایي بس په دې رنګ کې ځان رنګ که دا صبغة الله دی دا د الله رنګ دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوی دی ته چې دشمن دا منی مسلمان منی انګریز منی یهودی منی عیسائی منی چې محمد صلی الله علیه وسلم لوی سړی و نو د دې لویوالي راز څه د محمد صلی الله علیه وسلم د دې عظمت او د لویوالي راز څه دا قرآن دا قرآن دا د لویوالي راز نو دغه لویوالی خو تم په ځان کې پیدا کولی شي دا بېله خبره پیغمبر کېدی نه شي صحابي کېدی هم نه شي خو بهترین اخلاق خو ستا هم جوړېدی شي ته هم ځان د دې قرآن په اخلاقو باندې متخلق کولی شي نو بهرحال ما خبره د تفسیر کوله او بیا خبره بل طرف ته لاړه تفسیر القرآن د قرآن مجید وضاحت او بیان نو د ټولو نه اولنۍ خبره په دې موضوع کې دا ده چې د قرآن مجید ځان له انداز دی ځان له انداز دی د قرآن دا د نورو کتابونو په شانتې کتاب نه دی د دې هر څه بدل د دې ترتیبات بدل دي د دې عنوانات بدل دي د دې موضوعات بدل دي د د طریقې تکلم او تخاطب بدل دی د دنه د فایدې د اخیستو طریقې جدا دي د د زده کړې اصول او طریقې او شرایط جدا دي نو هغه د د زده کړې لپاره او د دنه د فایدې د اخیستو لپاره چې کوم شرایط دي نو څه خو هغه مخکې ذکر شوي دي خو دلته طریقه بیانېږي شرایط خو مخکې تا ته ما ویلي خو دلته طریقه بیانېږي چې د قرآن مجید وضاحت به څنګه کړو دنه به ځان څنګه پویو هغه شرایط هم پوره کړه اوس ځان پویول غواړو نو ځان به څنګه پویو نو دې ته وایي طریقه د تفسیر او طریقه د تعویل نو اول به موږ دا لفظ تفسیر او لفظ تعویل زده کړو فسر چا خو ویلي چې صفر او فسر دواړه یو شی دی اسفار رڼا ته وایي اسفروا بالفجر د سهار مونځ په رڼا کې کوئ چې خلق ډیری نو په تیاره کې کوه چې مقتدیان ټول حاضري او چې خلق ناراسته وي او ټول په هغه وخت کې نه حاضر نو بیا په رڼا کې کوه نو دا سیده ساده خبره ده خو هسې د خلکو ګرانه جوړه کړه یا نو ګرانه نه ده چې ټول مقتدیان حاضري جوړ وختي وکړه
او چې نه مقتدیانو کې سستی راغلی نو خیر دی لږو ته انتظار وکړه. نو دا خبرې هغه په اوقات الصلاة او مواقیت الصلاة کی تفصیلات دي. خو دلته خو سفر تم وی سفر ځکه وی چې لأنه يسفر عن اخلاق الرجال. په سفر کې د سړي خویونه معلومیږي او راښکاره کېږي. سړی چې کور کې دن نه وي نو د خوی پته بار خلکو ته نه لګي، خو چې کور نه بار ته راوځي نو بار خلکو ته پته ولګي چې دا په څه خفه کېږي، په څه خوشحالېږي، دا څنګه اوده کېږي، څنګه پاسي، په خوراک کې کریله خوښه ده که کیله که ټماټر یې خوښ دي که پیاز یې خوښ دي که غوښه یې خوښه ده، چای خوښه ده که نه ده خوښه، چای څنګه څکي. نو دا قسمه څیزونه اوږده کېدل، پاسېدل، صفایي کوي نه کوي، پوهېږې په خبره باندې. نو دا ملګرو سره څنګه دی، د ملګرو سره گزاره کولی شي نشي کولی ورسره گزاره. سفر کې خو به کله کله سړی ستړی وي او کله به د سړي طبیعت هم خراب وي. دا په دې حج کې چې قرآن مجید علی الخصوص دا ویلی دي چې فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چې حج په جان باندې چا فرض کو نو بیا فلا رفث دا قسمه خبرې اترې او ولا فسوق ولا جدال، نافرمانی او جګړې به په حج کې ګورې نه وي. نو دا جدال پکې علی الخصوص د دې د وجې نه راځي چې دا سړی اکثر د کوره وتی نه وي او چې به دومره اوږد سفر وځي نو یو خوا ته خپل بچي م یادېږي، ماشومانو ته یادېږي، نو هسې هم خپوي. او بل دا چې پیسې لګولي او بظاهر خو څه ریټرن او فایده خو یي نه، کاروبار ماروبار خو نه، او د کور نه هم لري، آرام هم بې وخته وي او خوراک هم دغه طبیعت مطابق نه میلاویږي او آرام هم دغه طبیعت مطابق نه وي. نو اسې د قار قور دپاره باناس هم جوړی، نو د لمدو خټو خو لږې اوبه داروي. نو که معمولي غونې څوک کړپ کړپ کوي نو به د یو بل پورې نښتي او ښه پویه پویه خلک به یو داسې به د یو بل پورې نښتي چې ته به وایې چې یو بل یې وخوړه. پوهېږې په خبره. نو دا سفر دی یسفر عن اخلاق الرجال، په دې کې د سړي خویونه معلومیږي او دا پکار ده چې معلوم شي. که سړي کې غلطي نو چې غلطي بیا د ځان نه وباسي او یو بل ته به وایي چې هلکه تا کې دا غلطي ده، ما خو دا خیال و چې ته داسې ته خو ډېر بېکاره سړی وختې. او کله کله د سړي په باره کې دا خیال چې دا ناکاره سړی دی، خو په سفر کې بیا د ملګرو سره ډېر ښه ډېر خدمت وکړي، خدمت. نو دا سفر. نو السفر او الفسر دا یو شی شو. چا وی چې نه فسر جدا شی دی او سفر جدا شی دی. لسان العرب والا وی ابن منظور افریقی وی الفسر الكشف، الفسر کشف المغطى، کشف المغطى. فسر معنا دا چې یو پټ شی دی او ته هغه پټ شي نه داسې دا پرده را لرې کړي، نو دې ته څه وایي؟ فسر. یو خبره پټه ده او ته هغه پټ والی چې په څه باندې دی نو هغه پرده ترې را دې خوا کړي، نو دې ته څه وایي؟ فسر. په دې بر صغیر هندوستان کې به پخوا په زمانه کې د پخوانۍ خبره کوم، د 100 کاله 200 کاله مخکینۍ خبره کوم، نو هغې کې به دا طریقه وه چې واده به چا وکړو او ناوې خاون او چنغول به یو بل ته کتل، نو داسې به نه کتل مخامخ یو بل ته، دا خلکو به زنانه به راغونډې شوې نو هغه دواړو له به مخونه پټ کړي. دا په دې ادب اردو ادب کې مې کتلي دي، خاص کر د مولانا سید احمد دهلوی چې کوم د اردو ادب 4 جلده اردو لغت کتاب دی فرهنگ آصفیه، مولانا سید احمد دهلوی، نو هغې کې مې دا کتلي دي. نو هغې ته به لاندې یو آینه یې ښودې وه، شیشه به یې ورته ایښودې وه او دا دواړه به یې ورته کېنولي او ورته به ویې چې ښکته ګورئ. نو یو به دا هغه د سخرانې د کور هغه زنانه به نو د یو د دې مخ نه به هم لږ غونې دا پرده لرې کوله او د دې بل د دې مخ نه به هم دا پرده لرې کوله او ویې به چې دغه شیشې ته ګورئ. نو په هغې کې به داسې رو یو بل ته به دا مشاهدې ښکارېدې بیا. پوهېږې په خبره؟ مشاهده خیر د شکل ته وایي. نو بهرحال دا د هغې څه خاص طریقې به وې، اوس
نو بهرحال کشف المغطا یا مغطا مخکې به یې پردې راچولې وي او بیا به یې پرې ورو دا پردې څه کولې دا به یې داسې لرې کولې نو دې ته فسر وایي والتفسیر او تفسیر څه ته وایي بیا د فسره نه فسره ته لاړ او تفسیر باب تفعیل مصدر شو نو والتفسیر کشف المراد من اللفظ المشکل کشف المراد من اللفظ المشکل کم لفظ مشکل لے نو دا غی چی کم مراد دے نو دا اغینا پردہ لري کول لغا مراد راہ کارا کول دی تبیا تفسیر وی دا دا لسان العرب دا ابن منظور افریقی خبر شو علامہ زرقانی مناہل العرفان کی لکلی دی اور ما دا مولانا دا علوم القرآن نرا نقل کرے رے دا تفسیر چی والتفسیر فی الاصطلاح اصطلاحا تفسیر ستوئی علم یبحث فیہ من القرآن الکریم دا اغا علم دے چی پاگے کی بحث کی گی دا قرآن کریم پا بارکی من حیث دلالته علی مراد اللہ تعالی دا دی حیثیتنا چی دا دلالت کا ان کے دے پا مراد دا اللہ تعالی بانے دا سی بحث تی کئی چی دا اللہ تعالی مراد پہ معلوم شی چی دا دی آیت نمونگ نسگواری اللہ پاک نو مراد دا اللہ تعالی معلوم اول خودر گران کار دی اس الف لام میم نبتا سنگل مراد دا اللہ تعالی معلوم کیا ہے کہ خو علماء لکلی دی چی پدی مونگ نپویگو نو دے پس رستوی بقدر الطاقت البشریہ سمرا چی انسانی وست دے سمرا چی انسانی وست نو ارے مطابق دا اللہ تعالی مراد معلوم شی کتاب التعریفات دا علامہ جرجانی اغام تعریف کرے دے اغوی التفسیر فی الاصل هو الکشف والاظہار تفسیر پا اصل کی کشف او اظہار طویلے کی کشف شے معلوم اول وفی الشرع او پا شریعت کی تفسیر سمانا دا نو دے وی توضیح معنی الآیت و شأنها و قصتها دا آیت معنی بزدکی او داغ شان او قصہ شان او قصہ مطلب یو دا حالت چی دے کہ دن سم معانی او سم مرادون دی او دا دی امر دے نہ دا دلالت دے عبارت دے مثال لے وعظہ دا نصیحت دا حکم دے نو دا شان او قصہ دا او والسبب اللذی نزلت فیہ او اگا سبب معلوم کی چی پا کم سبب پا وجبانی دا آیت نازل شوے دے خب بلفظ یدل علیہ دلالتا ظاہرتا بلفظ یدل علیہ دلالتا ظاہرتا خب پا دا سے لفظ بانے پہ دلالت کئی چی اغا دلالت ظاہری نو دیتا وی تفسیر ہو او کہ اغا دلالت ظاہر نہیں نو آگے تبیا دے وی تاویل وی اگر تاویل معنام دے پخپل اکی دل منا دے کتاب التعریفات نے میرا نقل کردے تاویل معنی خو تو مخیر تفسیر دا خبر ازدک نو بہرحال خلاصے دا شواج تفسیر دا علم دا لفظ خو دا تفسیر او دا فسر دا پا قرآن پوری خاص نہ دے خو اصطلاحی طور بانی تفسیر دا دا قرآن مجید بیان او وضاحت توئی اصطلاحا لکہ مثلا دا حدیث شرح تا شرح وئی اگی تا تفسیر نہ وئی لکہ نسے وئی دا مفسر الحدیث دے دا لغتاً سے بدا نہ دا اصطلاحا نسے جوڑا سوئی دا چی مفسر دا قرآن اگا مفسر تا وئی او محدث او شارح حدیث دا حدیث اگا بیان کے ان کی تا وئی او دا منطق او دا حکمت او دا صرف او دا نحو بیان ان کی تا نہ مفسر وئی او نہ تا شارح وئی اگر تا بنحوی او صرفی وئی او منطقی او بیانی او دا بہت نو دا معنیش دارنگے بل لفظ دے تاویل تأویل دا دا اول نہ دے آل یعول اولا معال موئل
ولن یجدوا من دونه موئلا. موئل مرجع. نو دا اول نا مطلب دے ای الرجوع الى الاصل. امام راغب اصفهانی وی اول التأویل من الاول. تاویل دا لفظ دا اول ناغستے شوے دے. اول ای الرجوع الى الاصل. دا تاویل معنی دا دا چی خبر اصل تراجع کول. زکر چی تاویل دیتا وی تا خب اصول شاشی کم دا خبری ازدہ کری دی چی پاگی کے احتمالات زیادی. یو لفظ دے چی پاگا محتمل دا معانی و کثیرہ دے دیر معنی پا کی کیدے شی. نو کدا یو معنی شی دا شی دا مثلا درے سلور معنی شوی نو دا ممکنه دا چې په دې درې څلورو معنو کې یو معنا داسي چې هغه معنا سوکوالی نو دا آیت به د خپل معنا نه چې بل خوا بوزي بیا مطلب به وي او بیا به چې بل خوا بوزي. نو تعویل معنا دا ده چې رجوع وکړي ال الاصل چې د دې لفظ چې کوم خپل معنا ده نو دا هغه بشمیره او ګڼو معنیو د منځ نه ته هغه معنا راوالي چې هغه معنا دغه اصل سره مطابق ده. هغه معنا دغه اصل سره څه ده ده. ومنه الموئل للموضع الذي يرجع اليه. موئل هغه ځای ته وایي چې هغه ځای ته واپسې کیږي. او وذلك هو رد الشيء الى الغايه المرادة منه. تعویل معنا دا ده رد الشيء الى الغایت المرادت منه. اغه مقصد تا چکم د دې آیتنا مراد دی نو اغه ته ترا واپس کی. نو د دې را واپس کول معنا څه شو؟ ولې دا چرته تلو نو ما چرته تلې دا معنا راځي بلې کې احتمالات زیاتو. نو دا ډېر احتمالاتو کې تا یو احتمال متعین کړه د راواغسته چې د دې آیت غ خپل اصلي معنا واغسته شي نو دې ته تعویل وایي. دا امام راغب اصفهانی وی. دارنگ علامہ سید شریف جرجانی په خپل کتاب هغه کې لیکلی دی چې دا کوم کتاب التعریفات دی. کتاب التعریفات د جرجانی دا تعریفات د پاره تاسو دو کتابونه دا یو خو ډیر زیات اهم دی. هغه د کشاف اصطلاحات الفنون دا قاضی محمد اعلی تھانوی په دو جلد کې دی او دا زمونږ د بر صغیر د علماء ډېر لوی کمال دی چې داسې کتاب دا د عربو د پاره یو قسم لا سند دی. دا کتاب ټول دنیا خلق د دې نه ډېر لوی فایده اخلي. کشاف اصطلاحات الفنون نو دا کتاب ډېر زیات اهم. لیکن ورکوٹے کتاب دے ورکوٹو بعضی تعریفات دا پارا کتاب التعریفات دا سید شریف جرجانی هم دے نو مخی خوب ما دا کشاف و اصطلاحات الفنون زان سر راوڑو خدا ظلم نے دے راوڑے صرف دا جرجانی دا کتاب التعریفات میں راوڑے دے نو دا غیر نمیتا تدارا نا دا دو کتابون دیر جات اہم. نو دے جرجانی سے لکلی دی پر تعریفات کے چی التاویل فی الاصل الترجیع. ترجیع یو خو ترجیع فی الاذان دا پوئے گے پا خبر با ترجیع فی الاذان خو پیجا نہیں کن چی دا شہادتین مکرر شی یو ذل خواسم مکرر دی خو یو ذل پا ورکوٹی آواز او بل ذل پا لوی آواز باندې دے پخوا با دے فقہا چی دا احادیث بے نو ویلی او تشفق بے ویلی و نو ما اوریدلی دی اغیب وی دا ترجیح فی الاذان وی دا ندا پکارو نو منگ بای ترجیح ستا وی اسی پا دے مرے کی رسی غل غل غن تکی کھڑی سڑے دا سی غل غل غن تکی دا پکر نبا ورطا والا وی اگه بخبرم ما تا یاد دی دا پینزم جماعت کیو منو دا ما مشر رو مدرسہ کی سبق وی نو ما تا وی تر آزا دی مدرسے سر دی لگا دت کوم نو زه چټیانې وې نو زه لاړم نو ما ته مفید الطالبین یو مولوي صاحب شروع کړ. مولوي صاحب وفات شوی دی الله دې وبخي. مفید الطالبین راته شروع کړ. هغه استاد چې منطقي غونته کې و په عربي سم نه پوهېده نو هغه طالبان به چې ما ته به سبق وی نو زه خو ډېر وړوکی وم نو هغه به ټول به ناست غوږ به ورته ایښودی و بیا به زما نه اورم نو ما ته سبق وی په هغې کې
مفید الطالبین کې کوم خیال یو قصه ده چې یو بوډا و او دا بوډا چرګه و او هغه به روزانه یو هغه چوله. نو دی بوډا په لکه دا خیال وکړو چې کده دی لزو ډیر زیاته خوراک ورکما نو دا به مال روزانه دوا هغه چي پوهیږي په خبره. نو چې په دغه وته ډیر کړ دانې په ډیر کړی نو خوراک ولا زیات کړ نو پاغي کې دا راغلي دي چې خوراک په زیات کړ نو تشقت حوصلتها. نو دی استاد ما ته ترجمه وکړه وی چې خوراک په زیات کړ نو تشقت حوصلتها نو دا چرګ حوصله خراب شو حوصله خراب شو. نو بیا په سرستو راځي فماتت نو مړه شو. نو ما ته تاسو کوم استاد یې حوصله خراب شو بیا مړه شو. نو به خو بس نیټه پوره شو مړه شو منطقي و نیټه پوره. نو بیا چې زما لاړم نو هغه لکانو هغه مشران طالبانو نو هغې ته خو پته وه چې ترجمه خو ورته غلطه وکړه. تشقت حوصلتها معنا ججوره وچاوده. ما حوصله څه ته وایي؟ دا د پښتو خو نه وه چې ته حوصله خرابه شو نو ججوره وچاوده. نو ما به هغې ما ته خو پته نه وه خو ما یې چې اوس هغه وایي چې حوصله خرابه شو نو ما به سبق زه ورته تشقت حوصلتها حوصله خرابه شو. نو طالبانو به خاندي. ما ولې خاندې؟ ما خو ټیک ویلی استاد چې ما ته څنګه ویلی ټیک ویلی ویل نه ټیکې ویلی خو هسې موږ له خندا راځي. نو ترجیح دی ته وایي چې بلې مری کې هسې غل غل غونته کې کوي. نو دلته هغه ترجیح مراد نه ده. ترجیح معنا واپس کول. التاویل فی الاصل الترجیع. تاویل په اصل کې څه ته وایي؟ یو شی را واپس کول. وفي الشرع په شریعت کې څه ته وایي؟ وی صرف اللفظ عن معناه الظاهر. د ظاهر معنا نه یو لفظ را اړول الی معنی یحتمله. هغه معنا ته چې دا احتمال پکې دغه لفظ پکې دغه لفظ کې د معنا صحیح احتمال. نو ته به وایې چې احتمال پکې نو بل کله کله هو دا احتمال صحیح نه. نو دا ډیره زبردست خبره کړې ده چې اذا كان المحتمل الذي يراه کله چې تا په کوم محتمل باندې ګمان دی دغه محتمل چې ته ورته ګورې چې د دې احتمال پکې دی چې دغه محتمل چې دی موافقا بالکتاب والسنة. اسی به د یو آیت ترجمه صرف په دې وجه نه کوي چې په دې لفظ کې د دې خبرې احتمال دی. په الفاظو کې خبرې ډېرو خبرو احتمالات او ته به هغه معنا وکړي. نه اذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة. چې کله کله دغه محتمل چې ته ورته وایې چې دا موافق د کتاب او د سنت سره خو یې که نه. لکه وروسته په صلات کې به زه تاسو ته خبره کوم حاجي چې خلک وایي صلات تحریک الصلوین ته وایي. نو په کتابونو کې دا لیکلي دي په تفاسیرو کې هم لیکلي دي صلات تحریک الصلوین ته وایي خو زه نه منم. ما په نس غلط ده دا خبره او زه دلایلو په بنیاد باندې غلطومه پوهېږې په خبره او بې شمېره دلایل مې ولره پیدا کړي دي الحمدلله چې دا خبره غلطه ده چې صلات تحریک الصلوین ته وایي. صلات تحریک الصلوین ته اډو په عربۍ کې وایي نه. کشاف هم لیکلي چې ورته وایي بیضاوي هم لیکلي چې ورته وایي لسان العرب هم لیکلي چې ورته وایي خو زه هم نه وایي ورته غلطه ده. تاسو غلطه خبره کړې پوهېږې په خبره باندې بې دلیله خبره هم کړې ده. نو نه بیضاوي قرآن دی. بیضاوي قرآن نه دی که نه که قرآن دی امام بیضاوي پیغمبر دی لسان العرب والا څه پیغمبر دی دغه ته علم وایي خو که ته به پوهېږې په خبره دا جرأت به در کې پیدا کېږي واضح نه دا جرأت بې ځایه استعمال کړي. اذا كان موافقا بالكتاب والسنة. زه هغه لغت نه منم په قرآن مجید په معنا یعنې په بل ځای کې دا لفظ راشي نو معنا دی خو چې قرآن کې لفظ راغلی دی او هغه د قرآن او سنت سره مطابق نه دی نو که خیر دی که راغلی دی هغه زه نه منم. تاسو زما په خبره ونه رسېدئ. په قرآن مجید د آیت به هغه معنا کوو چې کومه د آیت سره صحیح او د کتاب الله او د سنت سره مطابق وي. او د کتاب الله او د سنت سره مطابق نه نو چې د ټولې دنیا اهل لغت وایي چې دا معنا ده نو بیا به دوه خبرې یا خدا چې ټولو په اجماع وي نو زه به وایم چې د لغت معنا به وي خو دا لغت د قرآن لغت نه دی نه د عربۍ لغت دی نه د قرآن نه دی. او کله کله به داسې چې هغه به د سره اړو لغت نه وي خو چا نه به غلطي شوي لکه په دې صلات لفظ کې د دې خلکو نه دا غلطي شوې ده چې دوی به دا تحریک الصلوین ته وایي او چې زه راشي زه به تا پوه کړم په دې انشاءالله العزیز چې تحریک الصلوین ته لکه تحریک الصلوین ته وایي نه بیا خو مرزایان وایي او بیا خو به دا منکرین سنت وایي تحریک الصلوین څه ته وایي خو ځان خوځولو ته وایي. نو معنا دا چې اقیموا الصلاة معنا زه یې په دې بیا ځانونه خوځوئ او ورزشونه کوئ نو بیا به جومات کې څه کوي بیا به جوړ دغه معنا شو که نه
نو دا معنی نه ده. صلات دعا ته وایي او ځان خوځولو ته نه وایي. پوهېږې په پښتو؟ نو خیره چې ځای راشي بیا به تا ته خبره وشي. خو دلته دا خبره یاده ساته چې احتمال پکې، خو هله چې دا احتمال له کتاب الله او د سنت سره برابر وي. چې د کتاب الله او د سنت سره برابر نه وي نو زه خو کتاب الله باندې ځان پوهومه. داسې نفس عربي خو نه زده کوم. د عربۍ سره مې نفس عربي سره مې کار نشته. زما خو د قرآن د زده کړې سره کار دی. زما خو د پیغمبر د سنت د زده کړې سره کار دی. نو نفس په عربۍ کې که چا ووایي چې دا لفظ دی، خو زه خو به هغه په تفسیر کې استعمالوم چې هغه د کتاب الله او د سنت رسول سره مطابق وي. که په دې خبره تاسو نه پوهېږئ پوی پې پوره نه شوئ زما په خیال چې لږه لږه راوتمبېده، لږه لږه راوتمبېده. زه انکار ونه که پې. مطلب مې دا دی چې په لغت کې یو شی اډو راغی او یو لفظ د هغې احتمال، لکه په سوالات کې ته ووایې سواد او لام او تا او واو پکې راغلی دی. نو که یو سړی وایي چې هلکه دا د سولویانو نه ماخوذ دی، نو ته به یې منې؟ نو که نفس لغت وایي نو ته خو منې بیا. او خلکو منلی دی، ما یې تفسیر بیضاوي منلی دی، لسان العرب والا منلی دی، کشاف والا منلی دی. نو ما یې دا د هغې نه غلطي شوې ده، دا یې غلطي کړې ده چې سوالات یې منلی دی ماخوذ د چا نه؟ د سولویانو نه. ځکه چې نن پې بیا بېدینه خلک استدلال کوي، وایي نه که نه سوالات خو په اصل کې دغه سولویانو ته وایي. نو پوهېږې په خبره؟ نو ما دا معنی غلطه کړې ده. که د لغت په لحاظ سره درسته وی نو بیا به ما بل جواب کولی. که د ټولې دنیا د اهل لغت په دې خبره اجماع وی او دلیل یې پیش کړی وی چې دا واقعي صلوات په لغت کې سولویانو ته وایي، د سولویانو نه ماخوذ دی، نو بیا به ما دا ویلی چې دا دی خو د قرآن لغت دا نه دی. به د عربۍ لغت به وي چې عربي وی نو دا پکې وایه، خو چې قرآن وی نو بیا دا معنا نه ده. بیا به ما داسې ویلی. خو اوس زه داسې وایم چې د سره دی د لغت معنا ده نه. که ته وایې چې دا خو لسان العرب والا خو په لغت ښه پوهېږي ستا نه، زما نه خو په 100 درجې ښه پوهېږي، 100 نه 1000 درجې پې زما نه ښه پوهېږي. زه خو د هغه نه زده کوم، زه خو د لسان العرب نه عربي زده کوم. خو د دې باوجود څه پیغمبر نه دی لسان العرب والا. ابن منظور افریقي څه پیغمبر نه دی چې هره خبره به یې زه منم. دا لاس مې صرف د پیغمبر په لاس کې ورکړی دی، ستا به هره خبره منم. د بل چا په لاس کې مې دا لاس نه دی ورکړی. تاسو په دې خبره پوهېږئ؟ او تاسو د پیغمبر نه علاوه د چا په لاس کې لاس ورکړی چې هره به دې منم؟ نه بد دا خبره ده. اوس هم پکې خفا ده. ښه ده چې پکې ده. خجی موافقا بالکتاب والسنت، نو اله به منې چې موافقي د چا سره؟ کتاب او سنت سره. او د بیا مثال پیش کړی دی، وی مثل قوله تعالی، لکه دا قول د الله تعالی چې یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت، راوباسي الله تعالی ژوندی د مړي نه. نو وی ان اراد به اخراج الطیر من البیضه، من البیضه، که د دې نه مطلب څوک دا والی چې راوباسي ژوندی د مړي نه، د دې معنا دا ده چې راوباسي مرغۍ د اګۍ نه. مرغۍ د چا نه راوباسي؟ د اګۍ نه راوباسي. نو مرغۍ ژوندی ده او اګۍ څه ده؟ مړه ده. تاسو چې اګۍ پخې نه حلالوئ او اګۍ تاسو چې خورئ، نو دا په کوم ځای نه ثابته ده چې اګۍ خوړل جایز دي؟ دا په حدیث کې شته؟ د اګۍ د حلت دلیل څه دی؟ زر وایي. چرګه حلاله ده، نو چرګې نه راوځي، نو بیا خو الی اخره. د هغې د حلت دلیل څه دی؟ تاسو ته داسې حدیث معلوم دی؟ سبا یې راوړی شي چې داسې ته معلوم وي چې هګۍ خوړل حلال دی. د هګۍ د حلت دلیل هغه د جمعې هغه حدیث نه دی چې سړی د جمعې منځله اول ځل راشي نو د څومره ثواب ورته میلاویږي؟ د اوښ عمره. بیا چې دویم راشي نو هغه ته د څومره میلاویږي؟ د غوا عمره. او چې دریم راشي هغه ته د بیزې عمره. او چې څلورم راشي هغه ته د چرګ عمره. او چې پنځم راشي نو هغه ته ده. نو چې هګۍ حرامه وی نو د هغې په ورکولو کې به ثواب نه و. چې هګۍ حرامه وی نو د هغې په صدقه کې به ثواب وی. او دلته به پیغمبر علیه السلام ثواب ذکر کړه که ذکر نه کړه؟ چې ثواب یې ذکر کړه نو پته ولګېدلې دا شی حلال دی. دا شی څه دی؟ پته لګد که نه مې لګد؟ لګد. نو ان اراد به اخراج الطیر من البیزه، که د دې نه مطلب دایي چې د دې هګۍ نه څه راوباسي؟
مرغه بچه نو کان تفسیرا دې ته بیا څه وایي ځکه چې هغه بیضا حقیقي مړه ده او هغه طیر او مرغه څه ده حقیقي ژوندی ده نو دې ته به تفسیر وایي او وان اراد اخراج المؤمن من الكافر او که دا مطلب ته توالی چې یخرج الحی من المیت راوباسي مؤمن د کافر نه د کافر پلار بچی صحیح کله مؤمنی نو کافر خو مړ دی خو هغه مرګ څنګه مرګ دی هغه معنا دا ده چې روحاني مرګ دی په خبره تاسو پوه شئ بظاهر خو هغه ژوندی دی او دا بل ژوندی دی نو دا ژوند نه مراد کم ژوند دی ایمانی او روحانی ژوند مراد دی او العالم من الجاهل او یاتنا دا معنا والے چې یخرج الحی من المیت راوباسي عالم د جاهل نه پلار نه پوهیږي او زوی پوهیږي نو بیا وی کان تاویلا نو جرجانی صاحب وی دي ته بیا سوی تاویل ذکر دا خو احتمالات شو کنه پکې بیا دا مطلب شو اصل کې تاویل چې ده په قران مجید کې په ډیرو معنی راغلی لکه مثلا تاویل چې ده هغه په تحریف په معنا باندې هم راغلی دی په قران مجید کې تاویل بمعنى تحریف خو پیژنې کنه یحرفون الکلمه عن مواضعه چې بالکل د لفظ هغه معنا بدله کی لکه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله د چا په دماغو کې او د چا په زړونو کې کوږوالی نو هغې په هغې آیاتونو پسې ورپسې چې کوم متشابهات دي او مطلب یې پکې صحیح ابتغاء الفتنه خلق گمراه کولې مطلبي دا چې په دې ریډیو په دې ټي وي باندې په مخه راځي او دا مفسر د ځانه جوړ کړی نو دا د څه دپاره لګیږي ابتغاء الفتنه دا خلق گمراه کوي دا د یهودي مشن حصه ده دا د فریمیسن ارکان دا په ټي وي باندې راځي او خلق گمراه کوي خلکو ته قرآن بیانوي او په خپله د قرآن حاجی طالب علم حیثیت هم نه او وابتغاء تاویله او خلق چې گمراه کوي نو طریقې څه ده نو وابتغاء تاویله په قرآن کې څه کوي تحریف کوي نو کوي په قرآن کې تحریف وی ورته تفسیر او مطلب په خپل هم گمراه دي او خلق هم گمراه کوي پوهیږي په پښتو باندې نو دلته تاویل نه مراد څه دی تحریف د قرآن او د قرآن مجید نه کہ تاویل نہ مراد کرے تفسیر می لکه وما يعلم تاویله الا الله ورپسې آیت ده وما يعلم تاویله الا الله داغه په حقیقی تفسیر باندې سوا د الله تعالی نه بل څوک نه پوهیږي او دې لګي پاغه پورن خطي ځکه چې گمراه کوي خلق او داغه تحریف کول غواړي نو دا دو معنی شو یو معنی تحریف او بل معنی څه تفسیر او د تعویل معنا کړه د خبرې انجام او نتیجه د خبرې انجام او څه نتیجه دا په قرآن مجید کې راغلی دی د تعویل معنا لکه قرآن مجید کې چې الله تعالی وایي چې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا دا اختلافی معاملات واپس کول الله و رسول تا کتاب و سنت تا خیر دا ډیر غوره کار دی و احسن تاویلا او خدای د انجام په لحاظ سره او د نتیجې په لحاظ سره نتیجه ځکه ښیي چې د الله تعالی فیصله او د پیغمبر فیصله د عدل او د انصاف فیصله ده نو دنیا کې هم نتیجه ښه ده او چونکې په الله د ایمان دی نو آخرت کې به هم نتیجه ښیي نو دنیا کې هم ښه نتیجه او انجام او آخرت کې هم ښه نتیجه او انجام دارنگی و اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تأویلا پیمانه پورا کوئے او په صحیح طلبانه تول کوئے ذالک خیر و احسن تأویلا دا غوره ده د معاملاتو د پاره په خپل منځ کې چې حقدار ته حق پورا ورکې نو معاملات به درستی نو وطن به ښه چلیږي درد سر به نه او چې ته غلطی کې نو بیا به خلک په پیغمبر پر دروغ تړي وایي به چې هلکه دکاندارانو سره چیر ډیر زیات کوئ
دا تاسو ته پته ده ناشنا خبرې خلکو مشهورې کړي دي. یو خبره خلکو دا مشهوره کړې ده ما ډېر ځای کې واورېده د جاهلانو نه، اهل علمو نه مې نه ده اورېدلې خو د جاهلانو نه یې اورم. دوه خبرې ما د جاهلانو نه ډېرې واورېدې او په دې ټوله دنیا کې مې په مغرب او په مشرق په ټولو کې واورېد. یو مې د جاهلانو نه دا واورېده چې وایي د اوبو د راوړو به چا ته نه وی خو مور او پلار ته به وی یا لوی سړي ته به وی چې کوم سړی ته د غټ سړی ښکاري نو هغه ته به وی چې ما له اوبه راوړه. وایي ولې به دې کې ثواب ډېر زیات دی. نو ما یې بیخ دې ونه وځه مور او پلار ته به ولې وی د مور او پلار به ته خدمت کوې که ته به ته خدمت هلی. یو ځل ما ته یاد دي په انګلینډ کې د ما یو میلمه راغلی او شډل غونته کې سړی ښه سړی خدمت به یې کوو الله تعالی دې ژوندی لري. نو چې ناستو نو ما ته وایي چې ما له اوبه راکړه. نو ما وایي زه ښه نو زما کمرې ته راغلی نو زه پاڅېدم نو بیا ما ته وایي چې دا مې دغه حدیث مطابق تا ته ووایي چې اوبو به هغه چا ته وایي چې څوک ښه سړی وي. دا حدیث په پیغمبر ولې دروغ وایي خدای دې غرق کړه. اوبه به درله راوړم خو دروغ په پیغمبر مه وایه. دا کوم ځای کې ویلي وي نه دا په حدیث کې شته. ما په کوم ځای کې وایي نه دا خو ټول مولیان وایي. ما خدای دې دغسې مولیان غرق کړي چې دا وایي. کوم ځای کې دي هلکه په حدیث کې تاسو لیدلي دي چې څوک ښه سړی او لوی سړی. د دې مطلب دا چې که اوس پیغمبر علیه السلام ژوندی وي نو تاسو به ورته ویل چې شابه پاسه ما له اوبه راوړه. او که عیسی علیه السلام راکوشي نو ټول مسلمانان دا به پسې ورپسې چې شابه عیسی علیه السلام نور هر څه پرېږده خو دا اوس هغه ما په خیال د کاره وباسي. هغه خدای دې یو کار لپاره رالیږي او دوی ورته د مخکې نه تمهید جوړ کړی دی چې راکوشي موږ به ورته ته خو ټول نه ښه سړی نو شابه اوس په موږ اوبه تقسیموه. او مور او پلار ته به وایي چې شابه ما له اوبه راوړه. د بل څه به ورته نه وایې ډوډۍ به ورته نه وایې خو د اوبو به ورته وایې ځکه په دې کې ثواب ډېر دی. نو ثواب ډېر دی نو په خپله یې وکړه. یو دا خبره. دویمه دا دروغ وایي په پیغمبر باندې چې د اسلام طریقه دا ده چې د دوکاندار نه سودا کې نو دومره چیړ به وکړي چې ستا مرۍ ونښلي او خوله در باندې راشي او د هغه نه هم خوله وباسي. نو که دا کار دی په یورپ کې وکړو او دا د لا پکې دا مې وایي چې دا د پیغمبر طریقه ده نو دغه خلک خو لږ نه لږ اسلام طرف ته دغه دي نو هغې نه به هم توبهګار کوي. او وایي چې ښه اسلام دې ته وایي هلته خو دا طریقه ده چې هلکه دا شی په سور دی دا په دوکان کې پروت چا له مازغه مه خوره خو دا هر څه هلته یې لیکلي دي فلانکی شی په کوم ځای کې پروت دی نو بره یې په بورډ لګولی دلته د خوراک سامان پروت دی هلته د لامبلو پروت دی هلته د فلانکي شي پروت دی هلته د اغوستلو دی هلته د پخپو کولو دی. نو هغه بورډونه لګېدلي دي بس هلته ځه خاموش خبرې مه کوه او چې کوم شی دې پکاري کومه کوالټي دې پکاري کوم شی دې پکاري نو یې راواله او په هغې نه لیکلی دی او بیا بالکل خبرې مه کوه او راشه کاونټر له او خپل سامان هلته کښېنه بس هغه به درته ووایي دومره پیسې شوي او بیا نوټ ورکړه او بس راځه او ته به هلته ورکړې چې په دې خو یې هلکه یو پونډ لیکلی دی نه نه به ورته چې هلکه دا پړي د کوم ځای نه شلولي ته په کوم موږي تړلی وی او د کوم ځای نه دې منډه والی ده چې راغلی. نو دا کومه خبره شوه. او په حدیث کې دا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله تعالی يحب عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا تقاضى. دا الله تعالی خو هغه بنده خوښي چې هغه ډېر نرم دی او ډېر آسان دی او ډېر نرم خویه دی چې کله خرڅول کوي او نرم خویي کوي چې کله اغشتل کوي او نرم خویي کوي چې کله د چا نه د خپل حق مطالبه کوي. نو په خرڅولو کې په اغشتلو کې او د خپل حق په مطالبه کې چې نرمي کوي دا په حدیث کې راغلی یو سړی الله تعالی د قیامت په ورځ رامخې ته کې میدان ته نو ملایکو ته وایي د ده نیک عمل وګورئ نو هغه وایي د ده خو نیک عمل نشته. وایي یو عمل یې و هغه دا ده چې دی کاروباري و او په کاروبار کې به یې د خلکو سره ډېره زیاته نرمي کوله او چې په چا به یې پیسې ور واوښتې که نه نو بس هغه ته به چې وی چې هلکه کله به یې راکړې وي پلار لس ورځې پس به یې درکړم لس ورځې پس به ورته وایي چې هلکه پیسې هغه به یاره جي نشته راوایي زه ښه ده بیا به یې راکړې نو نرمي به یې ورسره کوله. نو الله تعالی ملایکو ته وایي تجاوزوا عنه وایي ده زما د بندګانو نه تجاوز کړی دی زما د بندګانو نه مخ اړولی دی معنا دا ده چې هغې ته څه نه دي ویلي هغې سره یې نرمي کړې ده نو زه د دې خبرې ډېر حقدار یم چې زه د ده سره نرمي وکړم نو ویې دا جنت ته بوځم. او دی وایي نه هغه له به هم دماغ وخوري او ځان له به هم دماغ نو ته خو به هغه له دماغ خو هغه خو به بیا چې بل راځي نو به لیونی کړي د ورځې به د دوکاندار نه هلکه څو کسان کم از کم اوسطن د یو دوکاندار نه څو خلک څونه سړي سودا علي نو چې 10 تنه تم سودا علي او دا 10 واړه پې خوله راولي او مرۍ وله وچه کړي نو دا دوکانداران لیوني کېده ما په خیال دا کومه طریقه ده. آخر دا د عقل په لحاظ سره درسته ده
کدا د نقل په لحاظ سره د پیغمبر دیم دروغ وي او د عقل په لحاظ سره دیم غلطه خبره وکړه او دا پر دنیا کې څه مشهور ده چې ځینې پخناټیان راشي مونږ ته هم دا چل خوي داسې چل پکار دی ویني وای ما داسې چل څه کوو چې په حدیث کې څه راغلی دي یعنی په باغوان ټیپر خرڅوي په باغوان څه خرڅوي ټیپر دومره خو ټیپره دومره خو منه ځانله څه شی جوړوه که نه پوهېږې په خبره خدای خبر دا حدیث دا ورته د کومه د کومې سوړې نه ورته دا خبرې کېږي خدای خبر د دې هغه مبلغ علم سره دې د خبرې څوک کوي یا خو زما خیال دا دی چېرته د یهودیانو سیسټم دی او هغه پټ غوندې کې د خلکو ته څه پټې پټې خبرې ښیي یهودیان به دا کار ښیي نو مسلمانان خو خدای خبر که دا کار وکړي پوهېږې په خبره دا به څوک کوي خدای خبر زمونږ یو استاد په کوړي کې هارود بابا خدای دې وبخي نو هغه به خبرې کولې طالبانو پورې به یې خاندل که نه دا نور طالبان دا بل قسم طالبان په هغه زمانه کې نه وو خو دا د مدرسو دا طالبان وو که نه نو هغه خبرې به یې کولې طالبان به ډېر ډېر راغله که نه او کوړي کې خو واقعي په یو کلاس کې به ډېر څلوېښت کسان به نو چې راتله به نو څه به یې کتل پو دومره ډېر دي پو داسې او ډېر ګپي سړی و نو بیا یې وی یوې ښځې بلې ښځې ته وی چې دا خورې دا طالبان کوم ځای پیدا کېږي چې دا نور سړي خو په کورونو کې پیدا کېږي که نه خو چې دا طالبان نه کوم ځای نه پیدا کېږي نو په دې سوات تجزیې په دې بریکوټ سره خوا کې دلته دی خو ګوره شینګردار چې ورته وي هلته یو غونډ دی هغه ټوپا غونډه کې نه دی وی هغه بلې ښځې ورته وی چې خورې خبر نه یم خو دا د شینګردار دا غونډ نه دی دې ته سهار یو ننوځي او مازدیګر ته دوه راوځي وی دقه هلته به پیدا کېږي نو وی سهار ته یو ننوځي او مازدیګر ته دوه راوځي پوهېږې نو زه یم چې خدای خبر چې دا حدیث کوم ځای پیدا کېږي دا خلک چې وایي دا کوم ځای نه پیدا کېږي چې دومره سودا چې کوې نو سړي له مازغه وخوره او هسې ورسره چیر شروع کوئ دا سنت دی انا لله و انا الیه راجعون نه په پیغمبر باندې دومره په ډټایۍ باندې او دومره په سپین سترګیتوب باندې او دومره په بې حیایۍ باندې په پیغمبر دروغ تړي چې پیغمبر علیه السلام صفا ویلي دي چې نه داسې مه کوه او دی وایي دا سنت طریقه ده د دوکاندار سره چیړ کول سنت طریقه ده وایي نو الله تعالی دې د داسې یهودیانو د شاګردانو نه د دنیا وزګاره کړي چې په پیغمبر دروغ تړي خدای دې دوی تباه کړي نو انجام وأوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم پیمانه پورا کوي او په صحیح طلبانه وزن کوي نو ذالک خیر و احسن تاویلا دا خبره غوړه ده مازغه بم یو بل نه خوره او کاروبار به ممخی نو انجام په لحاظ سره به کاروبار دی برابر نو تاویل په معنا ده انجام تاویل په معنا ده حقیقت د خبره حقیقت دا معنا هم ټیک او دې کې زما لږ اختلاف دی مولانا گوهر الرحمن رحمه الله په خپل کتاب علوم القرآن کې لیکلی دي چې یوم یأتی تأویله دلته مراد د دې نه حقیقت دی هغه آیت دی که نه مخکې ته وایې که نه دې بل طرف ته حاجي تاسو خو حافظان یې که نه د حافظانو وی ریورس ګیس نه لګي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق دغزيك آيات هل ينظرون إلا تأويله دا خلق انتظار نکي مگر د حقیقت د دې قرآن د حقیقت د دې خبرې چې حقیقت راښکاره شي نو مولانا وی د دې معنا دلته تاویله مطلب دا دی خو زما خیال دا دی چې ښه معنا دلته داسې ښکاري چې هل ينظرون الا تأویله دا خلق انتظار نه کوي مگر د انجام د تکذیب د دې قرآن دا خلق چې دا قرآن نه مني نو ګوره دا چې نه مني نو دا به د کومه وخته پورې نه مني چې څو پورې د دې نه منلو د نتیجې سره نه دي مخامخ شوي او چې د نه منلو نتیجه ورته راښکاره شي د نه منلو نتیجه څه ده عذاب نو چې عذاب ویني نو په هغه وخت کې خو به بیا فرعون غوندې سړی م وایي منم نو د دې آیت معنا اصل کې صحیح داسې جوړېږي چې یوم یأتی تأویله چې په کومه ورځ باندې دې ته رامخامخ شي تأویله انجام د تکذیب
او د تکذیب انجام صحیح عذاب. د تکذیب انجام څه دی چې څوک قرآن ته دروغ جن وایي نو د هغې نتیجه به صحیح عذاب به الله تعالی ورکړي. نو یوم یأتی تأویله، په کومه ورځ باندې چې د دې دروغجن ګڼلو هغه انجام سره دی مخامخ شي او هغه راشي، نو یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اوس به وایي چې دا رښتیا وو. په خبره تاسو ورسېدئ که نه؟ نو دلته کې د ما په خیال باندې د دې ادارنګې بل آیت کې هم دا خبره ده، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، دی تکذیب کو دا هغه څه چې علم پې راوستی نه و، علم احاطې پې نه وکړي. او ولما یأتهم تأویله، او لا د اوسه پورې د دې تکذیب انجام ولا نه دی راغلی، لا اوسه پورې د تکذیب انجام چې عذاب دی هغه نه دی راغلی. نو دای بنیادی د تاویل بل معنا شوه، د تاویل په معنا د انجام او د تکذیب انجام، دا هم دغه مطلب شو. حقیقت په معنا باندې چې تاویل لفظ راغلی دی نو دا بل ځای کې راغلی دی. وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، وکذلک یجتبیک ربک، الله تعالی ته غوره کړی او ویعلمک من تأویل الاحادیث، او تا ته د ډیرو خبرو حقیقت وښودو، د ډیرو خبرو حقیقت. د تأویل الاحادیث نه مطلب د خوبونو تعبیر نه دی، دا د خوبونو تعبیر خو یو معنا ده، دغه په ډیرو معانیو کې یو معنا شو. اصل کې د تعبیر د پاره تأویل الحدیث لفظ نه راځي، الته قرآن مجید کې هم راغلی دی، ګوره تأویل راغلی دی لفظ، خو عبره یعبرو لفظ هم راغلی دی. یا ایها الملأ، هغه بادشاہ چې خوب ولید، نو ان کنتم للرؤیا تعبرون، که تاسو د خوبونو نه پورې پورې وتی شئ، تعبرون، که دا خوبونه نه پورې وتی شئ، یعنې دې په دې منځ کې داسې لاړ شئ او راشئ چې پته ته ولګي چې هلکه دا څه دی، عبور. نو تعبیر اصل کې د هغې نه جوړ دی، تعبیر الرؤیا، د خوبونو تعبیر، چې دې مطلب څه شی. او تعویل هم راغلی دی، لا یأتیکما طعام الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما. نو الته تعویل نه مراد تعبیر دی، خو د تعویل الاحادیث دا لفظ دی، دلته د تعویل نه مراد یوازې تعبیر نه دی، بلکې دلته د تعویل نه مراد څه شی دی؟ حقیقت. تعویل الاحادیث معنا حقیقت د خبرو. یو سړی ډېرې خبرې کوي، یو سړی د خبرې ته ته او مقصد ته او هغه جوروالي ته رسیږي. دا صحابه کرام چې جور او اهل علم، نو څه مطلب دی چې دوی خبرې ډېرې زیاتې کولې یا هغوی تصنیفات ډېر زیات کړي دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ټولو صحابه کرامو کې د ټولو نه ډېر زیات اعلمو. دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته په بخاری کې، وکان ابو بکر اعلمنا، وکان ابو بکر اعلمنا. نو څه مطلب دی چې خبرې ډېرې کولې؟ نه، خو د خبرې په حقیقت پوهېدو. دغه خبره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کړې ده چې من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فان الحی لا تؤمن علیه الفتنه. څوک چا پسې ورپسې کېږي نو په هغه چا پسې دې ورپسې شي چې د دنیا نه تللی دي، ځکه ژوندی د فتنې نه په امن نه دی. اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، د صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام دی، په هغې پسې ورپسې شئ. کانوا افضل هذه الامه، صحابه د ټول امت نه غوره خلکو. نو اعمقها علما، اعمقها علما، او د ټول امت نه د دې علم ډېر زیات جوړو. د چا علم جوړو؟ د صحابه علم جوړو. صحابه ډېر لوی علما وو. نو صحابه چې ډېر لوی علما وو، نو امام سیوطي خو 900 کتابونه لیکلي دي، نو کم صحابي 900 کتابونه لیکلي دي؟ او د امام سیوطي نه بیا هم جوړو. نو پته ولګېده چې جوړوالی جدا شی دی، د خبرې ته ته رسېدل جدا شی دی. دغې ته د خبرې حقیقت باندې پوهېدل. یو سړی ډېرې اوږدې خبرې وکړي، خو چې راغونډې کړي نو هسې بوسي، نو مطلب پکې سم نه وي.
او سړی لږې خبرې وکړي خو چې د مطلب خبره پکې نو هغه خلک فایده والی. نو دا دی تعویل الاحادیث. او دغه خبرې دپاره حضرت یوسف علیه السلام هم دا خبره کړې ده چې رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. ای زما ربه تا ما له حکومت څه حصه م را کړې ده او تا زه د ډېرو خبرو په حقیقت پوه کړی م، خبرې په مطلب دې پوه کړی. فهم دا ډېر لوی انعام دی د الله تعالی له طرف نه. الفهم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خط لکلے ہو غالباً معاذ ابن جبل تو یا ابی ابن کعب تے لکلے ہو غالباً. نو پاگی کے تاولنے خبر ادا کی وی الفهم دا ټولو نا وخت د ځان د پویولو کوشش کوا، د ځان د پویولو کوشش. نو دا فهم او جوړواله د پوهې دا تعویل الاحادیث دا ډېر لوی انعام دی د الله تعالی طرف. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. دینا مطلب دغا د خبر حقیقت دکوی. او تعویل پا معنی د تعبیر د خواب دام راغلے دے لک نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. مونږ ته د خوب حقیقت وایا ته مونږ ته ډېر ښه سړی ښکارې چې د خوب حقیقت او د دې مطلب څه دی. دا او هغه ورته وایي چې لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یاتیکما. اگرچہ تعبیر د خواب د پاره لفظ د افتاء هم راغلی دی په قرآن مجید کې. یوسف ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان. یوسف ایها الصدیق افتنا مطلب هم دغه دی چې د تعبیر جواب را راکړه، د خوب د تعبیر او د مطلب جواب را راکړه. توجیح تم ویلے کیږي په قرآن مجید کی. تعویل لفظ په معنا د توجیح هم دی. توجیح پیژنې کنه، توجیح د یوې خبرې دا مطلب دی که دا مطلب دی. توجیح الکلام د خبرې مطلب بیانول. اصل کې دا دی د توجیح د کلام سره څه تعلق دی، ولې د کلام هم وجه څه. اصل خبره دا دغه د ګټو دیوال چې وایي کنه مصري، نو هغه چې هغه مزدور ته وایي چې هغه ګټه راوړه، نو چې هغه له ګټه راوړي وایي دا پرېږده دا بله راوړه. نو بیا داسې ګوري نو هغه ګټه اول چې راوالي نو داسې چل کوي، داسې په دې یو لاس کې ونیسي، داسې ورته وګوري چې په دې کې مخ کم یو دی، نو هغه چې کم پکې مخ برابر وي نو هغه دیوال باندې داسې کیږي برابر کړي. وایي دا اول ورته یاره دا وایي نه دا مخې ټیک دی. نو توجیح معنا قلب الحجر ظهرا لبطن، چې دا کاڼی کله د یو طرف ته اړی او کله د بل طرف ته اړی چې ته پکې مخ وګورې چې د دیوال ته به کم یو برابر راشي، په کوم ځای کې به دا کاڼی صحیح ولګي. نو اصل کې توجیح دی ته وایي. نو توجیح الکلام معنا دا ده چې خبره ته واوري او بیا هغې خبره کې دا سوچ وکړي چې د دې به کوم مطلب راوځي چې هغه د متکلم د مراد او د هغه د مطلب او د هغه د مقصد سره مطابق وي. ځکه خو خلک وایي چې سړی توجیح کوي خو توجیح الکلام بما لا یرضا به قائله کوي. د سړي د متکلم یو مطلب یو دی چې نه بل مطلب لي. دا خلک په دې کې ډېر زیات ماهر وي، خپل مطلب د پاره متکلم کلام کې تغییر و تبدیل. نو توجیح هغه صورت کهف کې چې وایي خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ته وایي ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. داو حقیقت او داو توجیح. حقیقت مطلب نه، داو توجیح او مطلب د هغې خبرې چې تا پې صبر نشه کولی. ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. چې کوم کارونه درې ما کړي نو تا خو د هغې په توجیح نه پوهېدې، تا خو په اعتراض کوو. نو د هغې توجیح دا ده، یعنې په هغې کې دا احتمال هم و چې دا تا کم ویلی و او اعتراض دې راباندې کړی و، خو په هغې کې دا احتمال هم و چې دا زه درته اوس کم ویمه، نو دا یې توجیح شوه.
دا خو اصل تعویل هغه لغوي مفهوم شو. عام طور باندې مونږ دا ګورو چې تعویل په معنا د تفسیر راځي او د اکثریت د مفسرینو دا رائے ده چې تعویل په معنا د تفسیر دی او تعویل او تفسیر یو شی دی. تو تعویل القرآن وے او غطور ته تفسیر القرآن وے. د ابن جریر طبری چې کوم تفسیر دی ام التفاسیر نو دا غي نوم دی جامع البیان عن تعویل آیه القرآن، عن تعویل آیه القرآن. د قاضی بیضاوی چې کوم تفسیر دی نو دا غي نوم دی انوار التنزیل و اسرار التاویل. التم تعویل وی اسرار التاویل. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ په خپل یو کتاب لیکلی دی تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث په نوم باندې کتاب لیکلی دی او په هغې کې د آیاتونو تفسیر بیان کړی دی، ډېرو آیاتونو تفسیر بیان کړی دی. نو اصل کې تعویل ابن جریر طبری چې ګوري نو القول فی تعویل قوله تعالی، القول فی تعویل نو دا بر یو آیت براوالی او فی تعویل کذا، اقوال العلماء یا اقوال فی تعویل کذا، قول من قال کذا فی تعویل آیت کذا. نو اگر ہر آیت او دا ہر لفظ سره دا تعویل دا لفظ با مکرر کئی بار بار وی ادینا معنا دا چې داغه په نسبت باندې تفسیر او تعویل یو شی او د جمهور اهل علم په نسبت باندې تفسیر او تعویل یو شی. او کته چې فرق نو یو فرق هغه جرجانی ته وکړو، جرجانی چې کوم متبادر دی نو هغه تفسیر دی او چې کوم غیر متبادر دی او توجیه ته محتاج دی نو هغه تعویل. او دا معنا هم درسته ده چې سړی داسې وایي چې تفسیر هغه ته وایي چې بالمأثور والمنقول. لکه امام سیوطی رحمه الله تفسیر لیکلی دی التفسیر بالمأثور، التفسیر بالمأثور یعنی هغه تفسیر چې پای کې به صرف منقول روایات ما نقل کوما خپل خبره به پکې نه کو نو دې ته تفسیر وایا. چې کوم بالمأثوری پر روایات باندې چې کوم تفسیر وشي نو هغه ته تفسیر، او درایت باندې او په فهم او په رای باندې چې کوم تفسیر وشي نو هغه ته وایا تعویل وی. نو دا معنا ته کولای شي او درسته ده. خود عام اهل علم رای دار چې تفسیر او تعویل دواړه یو شی دی، چې څه ته تفسیر وایي همدته تعویل وایي. دا یو بنیادی خبره شوه چې اکثریت د ترادف قائل دي او بعض حضرات دا وایي چې نه فرق پکې شته. نه فرق دوه شو، یو د جرجانی خبره شوه یو عامه خبره شوه. مولانا هم دغه خبره لیکلې ده چې تفسیر په معنا د معصور روایتنی نو دا تفسیر او چې درایتنی نو دا تعبیر. دین بعد ومونږ بیانو طریقې د تفسیر د قرآن کریم، طریقه د تفسیر د قرآن کریم. په دې خبره کې د ټولو نه اولنۍ خبره خدا زده کول غواړي چې د قرآن مجید په عربی ژبه کې هم دی نو عربی ژبې ته هم ضرورت وي او وروسته به مونږ دا وایو چې تفسیر د قرآن بالعربیة الفصحى و فصیح عربی باندې د قرآن تفسیر. خو دراصل د قرآن مجید یو خپل اسلوب دی او یو دوه تمهیدی خبره چې ته واورې نو خبره به ذهن ته راتازه شي. اوله خبره خدا ده چې قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا د معلم نه بغیر دا نه زده کیږي. دا په ذهن کې کېنول غواړي. دا داسې د قصو کتاب نه دی او نه داسې ناول دی او نه داسې د تاریخ کتاب دی چې سړي د عربۍ ژبه ورځي او هغه به وایي چې یاره به زه به کښېنم او الله مطالعه به کومه. په دې زمانه کې ما ته یو صاحب معلوم دی چې هغه د زبرګۍ ډېره غټه دعوه کوي او د هغه متعلق ما ته یو مستند سړي دا ویلی دي چې یو سړی ترجمې له روان و ده ورته وایي چې ځان نه د لیونی جوړ کړی دی لګیا یې ترجمې کې خو کتابونه داري په کتابونه لیکلي شوي دي ځان له کور کښېنه تفسیرونه راواله د اردو او بس ګوره. نو دا د ګمراهۍ خبره ده. دا د سړي په دماغو کې شیطان ننوتی نو اگر چې په ښکاره باندې ډېر ښه سړی ښکاري خو دا خبره ورته شیطان کړې وه. په دې خبره کې د استاد شیطان دی. دومره دی نه پوهېږي چې
قرآن مجید چې الله تعالی را لېږه نو ګوره دا پیغمبر دی له تیار کړی چې دا به په دې قرآن پسې ځي که دا قرآن یې دی له را لېږلی چې دا به په پیغمبر پسې ځي قرآن په پیغمبر پسې روان دی که پیغمبر په قرآن پسې روان دی پیغمبر اله پیغمبر شو چې قرآن نازل شو نو گویا کہ اصل مطبوع ان اتبع الا ما یوحى الی په دې خو پوهېږئ که نه چې پیغمبر د څه تابعداري کوي د وحی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د څه تابعداري کوي خو وحی به 40 کاله بعد راځي او 40 کاله پورې الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه واله د پیغمبر کېدو پورې د ژوند په یو داسې انداز کې تیر کړو د الله تعالی په خصوصي نگرانۍ کې چې هر چا چې عقل لرل او پوهه لرل نو هغه په دې پوهېدو چې دا سړی د یو خاص مقصد دپاره تیار دی دا په عامو انسانانو کې داسې معمولي انسان نه دی د ده د دې انداز نه دا معلومیږي د ده د خویونو نه د ده د ناستې پاستې نه دا معلومیږي چې دا د یو څه ډېر لوړ مقصد دپاره تیار دی نو دا دومره خبرې گویا کې دا د قرآن مجید دپاره او د وحی دپاره یو تمهیدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کېدل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدا کېدو په دې کال باندې دا د اصحاب الفیل دا غرقېدل دې ته ارهاصات وایي د پیغمبر کېدو نه مخکې چې څه میلاویږي ارهاصات څه نښې نښانې نو دا ټولې خبرې د دې دپاره تیارېدې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د یو ډېر لوړ مقصد دپاره تیارېږي او هغه مقصد څه دی چې دی معلم کتاب دی نو معلم کتاب خو تم یې او بل به مي نو وایي نه که نه د ما او ستا د معلم کېدو د پیغمبر د معلم کېدو په منځ کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کتاب معلم دی خو مستند معلم دی منصوص دی چې ته معلم یې او زمونږ په شان د نور خلق چې دي نو هغه به محنت وکړي او شپې به روڼ کړي او ځان به ستړی کړي او تکلیف به تیر کړي او ډېر لوی مشکلات به برداشت کړي نو بیا به څه دوه ټکي زده کړي نو بل چاته به یې مخوي دعاګانې به غواړي چې الله تعالی مونږ په دې میدان کې شمار کړه او محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کېدو دپاره دعا کړې وه چې خدای ما پیغمبر کې څه سټرګل او څه محنت او څه جدوجهد یې کړی د پیغمبر کېدو دپاره دا د یونانیانو خیال دی چې سړی په جدوجهد باندې پیغمبر کېږي او پیغمبرۍ دپاره څه محنت پکار دی نن سبا هم دا کواتیک ځای په ځای ګرځي وایي هر څه په محنت کېږي او پیغمبري په محنت میلاویږي چې ځان وشلی هم به صحابي به نه شي نو پیغمبر به څنګه شي څه به وکړې چې ته به صحابي شي صحابي کېدی شي څوک څومره روجې ونیسې نو صحابي به شي او د څومره تهجد کې نو صحابي به شي وایي هر څه په محنت کېږي او پیغمبرانو ته هم پیغمبري په محنت میلاو شوې ده د دې نه توبه وباسه کني زندقې توبه وباسه پیغمبري په محنت نه ده میلاو شوې وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ستاسو تمه نه وه او ستاسو امید نه و ته په دې تمه نه وې چې زه به پیغمبر کېږم او که ته وایې چې پیغمبر په دې تمه و محنت یې ولګوو نو دا خو بیا ته د زندقانو نه شمار شوې دا تا ته چا ویلي چې پیغمبر په دې تمه و د دې دپاره محنت کوو چې زه به پیغمبر کېږم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ستا خو دا امید نه و چې ما ته به کتاب نازلېږي نو پیغمبري په محنت نه ملاویږي ښه صحابیتوب هم په محنت نه ملاویږي صحابیتوب په محنت ملاویږي نو بس چې څوک د پیغمبر اسلام په زمانه کې پیدا و ایمان یې پرې راوړو بیا صحابه شو او که ته څومره محنت وکړې نو صحابي به شي ځان وسولې پرې تندي کې د محراب نه چې ورپسې پسې دا منارې پکې جوړې شي که نه او شاهي مسجد پکې جوړ شي هم نشي جوړېدی دا ته څه خبرې کوي په کم ګډو وډو سره محنت وکړې نو ته به صحابي شي محنت وکړې نو علم به درته میلاو شي محنت وکړې نو حلال پیسې به درته میلاو شي محنت وکړې نو ثواب به میلاو شي او هم چې په طریقې د پیغمبر محنت وکړې هسې ځان ستړی نه کې محنت به کوې خو په طریقه د چا د پیغمبر وایي یو شادو دعوه کړې وه چې زه د ځنګل باچا یم په مثالونو ښه پوهېږئ نو ځکه درته شادو دعوه کړې وه چې زه د ځنګل څه یم
بادشاه نو یو خر ولا راغی ورته وی چې پلان کې غوی خو مال لته راکړه غوی په لته واله په ځنګل کې خو خره او غویانی نو هغه خر ورته وی چې بادشاه سلامت هغه پلان کې غوی په لته واله نو راوي غواړه سزا ولا ورکه نو هغه شادو به دغه یوې څانګې د بلې څانګې ته ټوپ کړو دا بلې څانګې نه به بلې څانګې ته ټوپ کړو کله به ښکته راغی کله به بره راغی کله به لاسونه په هغه څانګه پورې وسر نو ځنګل به پورې نو ده ورته بیا یو ساعت پس درخواست ورکړو نو آخر چې مازدیګر شو نو دا خر ورته وایي چې یاره جي ما درخواست کړی و چې غویي ماله سپېړه را کړې ده او تاسو نو هغه ورته وایي چې بیخ دې وځه خبر نه زه وزګار یم تاسو په قلاره لیدلی یم زه وزګار یم تاسو په قلاره یو ځل د یو سکند زه په قلاره ولیدم یو مصروف یم محنت کوم نو که داسې محنت یې لکه شادو چې کوي پوهېږې په خبره نو هغه ته یې وایي زه ناوزګار یم ناوزګارتیا یې څه وه خو د یوې څانګې نه بلې ته ټوپ کول او د بلې نه بلې ته ټوپ کول نو وایي چې وزګار شم نو هله به درته بیا ستا په درخواست غور کوم زه اوس ناوزګار یم محنت کوم نو تم محنت کې خو محنت چې کوې نو د پیغمبر د سنت مطابق کوې نو اجر به ملاویږي او د پیغمبر د سنت مطابق نه کوې نو اجر نه ملاویږي نو صحابیتوب خو لویه خبره ده ته په دې تمه چې مسلم په احوال وځي پوهېږې په خبره باندې دا ځینې زموږ استادانو به داسې ویې دا ځینې امیان چې 2 رکعته نفل وکړي بیا داسې په انتظار چې جبریل علیه السلام به اوس راځي پوهېږې په خبره نو جبریل علیه السلام داسې په حال اسانه نه راځي نه راځي دلته چرته یو قسم شوی و خو نعیم مولوي صاحب ته معلومه ده د هغه نه واورئ نعیم مولوي صاحب نه زموږ مولوي صاحب چې دلته ده هغه نه قصه واورئ هغه ته وایي څه قصه معلومه ده زه نشم ویلی بهر حال خبره مې دا کوله څه خبره مې کوله قرآن بغیر د معلم نه زده کېږي دا مه وایه چې ما له عربي راځي نو اولاد دلته پکې دا دي غریبانان دوی دا خیال لري چې په اردو ژبه کې د عربی ډېر الفاظ دي او اردو خاص هم تاله درځي او ډکشنرۍ ګوره نو بس تفسیرونه ګوره او بس په عربۍ به هم پوهېږي او برېت بتاوې نو دا وغرهم بالله الغرور دا شیطان دوکه کړي دي دا شیطان دومره عقل یې نه کوي کار چې ته به څومره عربي زده کړې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عمره عربي به زده کړې هغه پیدایشي عربو او هغه پیدایشي عربو ته الله تعالی د قرآن د نازلېدو نه مخکې یو معلم قرآن تیار کړو چې د هغه سیرت او کردار دنیا ته واضح کړو چې قرآن هم د هغه چا نه دی چې بس ته پوهېږې چې خو قرآن له ورځي څه سیرت او څه کردار ته به هم ګورې دې ته به هم ګورې چې دا سړی پکې بیا آخر څه رنګ او څه شی پکې شته که نشته او ده ته چې دا ووایې چې رنګ یې پکې شته نو دی زر مستحباتو له منډه کړي و یاره ته ورکړه چې کالر یې څنګه دي یک وتکه کالر یې مه ګوره کالر یې خو پرېږده ما یو ځل په بټخېله کې په کوم ځای کې هلته تقریر کوو نو تقریر چې مې وکړو یو سړی ما ته وایي چې تقریر خو دې ډېر زبردست کړو زه خو دې متاثر کړم خو ستا جامې چې دي دا د پیغمبر د سنت مطابق نه دي ما څه چل پکې کوم شی پکې د سنت مطابق نه دی وی دا کالر نه دی دا نو ما د سنت مطابق کوم یو شی دی وی دا پټۍ مې دا د پیغمبر علیه السلام په کوم حدیث کې پټۍ راغلی ده یاره څه خبره یم چې ما ته نوره پته نشته خو خلک داسې وایي نو ما ورته وایي چې تا ته دا پته ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پرتوګ نه و اغوستی دا موږ چې کوم پرتوګ اغوندو دا نبی علیه السلام اغوستی و خو اغوستی نه و اغوستی و خو اغوستی ځکه د نبی علیه السلام هم رواج نه و هلته یو خاص قسمه اظهار به و د هغې رواج نو نبی علیه السلام د دې پرتوګ صفت ډېر کړی دی خو استعمال کړی اظهار دی نو ته ما دا 2 انچه پټۍ نه او هغه 3 غزه پرتوګ نه نو ستا عقل کار کوي پوهېږې په خبره دا د دې خلکو دا چې عمل له خبره راشي نو سیده به د عمل کې اولنی کار څه دی پټۍ او د کالر مسله عقیده عمل د حرامو نه ځان ساتل د فرایضو پابندي کول او چې کله داسې موقع راشي زه یم کاش چې دا کومې موقع په انسانانو راځي زه خو ځان داسې ډېر نه یادوم چې په ما ډېرې راغلي دي الله تعالی توفیق را کړی دی نو الحمدلله به ویم تا ته د وینا حاجت نشته خو چې سړی په صحیح معنو کې د الله تعالی د دین خدمت کوي او په هغه کومې موقع راځي چې په دې بعضې خلکو دا رالی او د دنیا لګېولي دی چې دا په څومره اوبو کې دی چې د لږه پته ولګي چې د دې کالرو کې څومره او پرې پټۍ کې څومره ایمان دی پوهېږې په پښتو باندې نو د دې نه بیا وایي چې عمل ته خبره راشي نو سیده به جامو له راځي او سیده به کالر له راځي او سیده به
نو کالر خو په کالر خو بلک پریدو واسکټ بر سنت مطابق څنګه جوړو ولکا واسکټ کو واسکټ بنا غوند کوټ جمع لکه په دې دیر کې هوا اوري کیږي کنه نو د شریعت مطابق او د سنت مطابق کوټ بسنګ جوړو کوټونه خو چې د عربونو چا څنګه راوړو هغه څه خلک غوندي پای کې د سنت خیال ساتي خجی بوټان بر شریعت مطابق څنګه جوړو څنګه بوټان به جوړو تاسو شریعت مطابق څنګه بوټان سنت مطابق بوټان څنګه کم قسم سروس بوټان د سنت مطابق ها کډګر بوټان ککر کجاگر کم بوټان د سنت مطابق دي نو چې بوټان په خو کې نو د سنت پته ته نه چې یخنی دی وشي او کوټه غوندې او واسکټه غوندې نو په هغه وخت کې د سنت ته خیال نه نو دام په کار دی سنت مطابق جو دا د یورپ نه دله یره که د برطانیې نه او د امریکې نه دله چا کوټ راوړه نو داسې بیا په دواړه مخه ښکل کې چې داسې د پاک ځای نه راغلی دی او داسې بیا ګوري بیا په فخر کې وي دی ماله د پلانکي وطن نه راغلی د فرانس نه راغلی دی او دا د جرمني نه او دا د برطانیې نه او دا د امریکې نه بیا پکې د سنت مطابق ګوري که نه هغه جامې نه دي بلستن بر سنت مطابق څنګه جوړو بلستنو کې هم قسمونه تاسو بلستن یې غوندئ که نه بلستن کم قسم بلستن د سنت مطابق دا لکه هغه ویکي چې ورته وایي هغه که دا په کورونو کې چې جوړی دا نو څه په هوا په ډانګونو وایي د جاهلانو په لاس کې اختیارات دي د دنیا او په شکال د هر ځای نه د چندخو اوازونه دي کم کم به سړی غلی کوي نو معلم بگوره نو اللہ تعالی والا اول سے تیار کر معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اغا صحابہ کرام العربی ورطلاو پیدائشی عربو او عربی قوح اصلی عربو عرب عربا دا سے عربو چیڑو دا سر پکی دا بل سے شایبنو او قریشو پا لغت قرآن نازل لے او دا قریشیانو خود دے باوجود اللہ تعالی سوے چې يعلمهم الكتاب والحکمه دا پیغمبر به دې خلکو ته تعلیم ورکوي د کتاب او د حکمت په دې کتاب به پوهیږي نو کتاب پوهول یوازې کتاب لوستلو ته وایي تعلیم د کتاب څه ته وایي یو خو تلاوت کتاب دی هغه هم قرآن ویلی یتلو علیهم آیاته اول به تلاوت کوي او ويعلمهم الكتاب والحکمه بیا به ته د کتاب تعلیم ورکوي نو ته خو کتاب په عربی ژبه کې دی او زه په خپله به پوهېږم نو ته به څنګه به پوهېږې چې صحابي به نه پوهېدو صحابه د علم په لحاظ سره جوړو نیتونه استانه ډېر پاکو ذهن او فکر ډېر صفاو تقوا استاو زمانه په کروڑونو درجې چوته وه خو د هغې باوجود دې ته محتاج و چې پیغمبر یې ولا تعلیم ورکي پیغمبر یې به پوه کړي نو يعلمهم الکتاب والحکمه او بیا دا غي په عملی طریقو یې پوهېږي حکمت معنا دا غي عملی طریقې یو په کتاب پوهېږي لکه مثلا په دې پوهېږي چې مونږ څه ته وایي نو په دې به پیغمبر علیه السلام صحابه پوه چې الله یقیم الصلاة دې څه معنا ده او بیا به په دې باندې پوهېږي چې راځئ چې دا مونږ ته ووایه نو عملا یې ورته مونځ وکړو که یې نه کړو مونځ یې خلکو ته زده کړو او بیا ته په خپله مخکې شو په مخکې به ټول عمر مونځونه کول او خلکو ته یې وایي چې صلوا کما رأیتمونی اصلی ما ته ګوره څنګه مونځ کوم داسې مونځ کوئ نو دا عملی طریقه نو علمی او عملی دواړو طریقو باندې پیغمبر خلق پویول او دې باندې خو پوره تفصیل رسته وایو خو زما صرف دلته بل مقصد دی هغه مقصد مې دا دی چې انما العلم بالتعلم انما العلم بالتعلم علم د قرآن او د سنت د بل نه په زده کړې باندې زده کېږي دا چې نه زده کېږي چې لغت به د چا نه زده کړم او عربي به مې زده کړي او بیا به په کور کې کښېنم او ډډه به مې لګولي او قرآن به راوالم او ویم به چې هلکه زه په قرآن باندې پوهېږم دا په عربۍ ژبه کې دی او بیا به ځان نه معنی کوم نو یو سړی په خپله هم ګمراهي او نور هم ګمراه کوي نو کوي دی الله تعالی دنیا را د امتحان دپاره پیدا کړې ده نو زه د چا لاس خو نشم نیولی لږ ګمراهان ګرځي خو که ته ګمراه نه یې او ګمراهۍ ته د اراده نه یې او په سمه لاره د تلو د اراده یې نو ته د هغه چا تفسیر او تعویل ته د غوږ مږ ده چې تا ته دا پته چې دا خو د قرآن طالب علم نه دی پاتې شو چا نه زده کړی انما العلم بالتعلم العلم قبل القول والعمل علم بمخی حاصل او علم بر تعلم په طریقه حاصل انما العلم بالتعلم دام د بخاری خبره ده علم بزدکه په دې طریقه چې د بل نه بزدکړه کې
دا طریقه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صحابه ته ښودلی دی، قرآن صحابه او تابعینو ته ښودلی دی، تابعینو تبع تابعینو ته ښودلی دی، ورځ دا سلسله را روانه وه. او هر چا د خپل استاد نه زده کړی دی، تفسیر د استاد نه زده کړی، علم چا به لږ زده کړی، چا به ډېر زده کړی، څوک به ډېر ذهین و یو ځل یې زده کړی دی نو بیا یې اخوا. خو زده کول به غواړي ده. مجاهد ابن جبر تابعی دی او د عبدالله ابن عباس شاګرد، او په یو روایت کې خو 3 ځله راغلی دی، خو ابن کثیر هغه روایت هم نقل کړی چې په کوم کې 13 ځله راغلی دی. مجاهد ابن جبر وایي ما د خپل شیخ او د خپل استاد عبدالله ابن عباس نه 13 ځله قرآن ختم کړی دی، 13 ځله. ولې مجاهد ابن جبر عربي نو، عرب نو، په عربی پوهېده نه، نو څه ضرورت و چې د استاد نه 13 ځله قرآن وایي. او دا یو ځل وایي یاره جی ترجمه مې کړې ده، ما ته مرسه ما یو ځل ترجمه مې کړې ده، نو چې پته سړی ولګي څنګه ترجمه دې کړې ده. دا صورتحال. نو علم به د زده کې د قرآن او د سنت، د قرآن او د سنت د علم طریقه دا ده. دا په دې حدیثو کې چې د خلک سندونه وایي دا ولې اوس خو سند خو خیر دغه سند شو ته د بخاري حواله ورکړې، د بخاري سند دې ذکر کړی او که ویل نو ښه خبره ده چې د خپلو استادانو سندونه ذکر کوي چې ما د چا نه حدیث ویلی دي، ما د چا نه قرآن ویلی دی. نو دا طریقه اصل کې دا ده بنیادي طور چې دلته سلسله د درس و تدریس ده، سلسله د تعلیم او د تعلم ده، سلسله د استاذۍ او د شاګردۍ ده. دا د استاذۍ او د شاګردۍ دا سلسله چې ده دا به برقراره وي، دا به د قیامته پورې برقراره وي. او قرآن او د سنت د زده کولو طریقه دا ده چې دا به د چا نه وی چا ته به ګونټې ماتې. نو اولنۍ غلطي هغه خلک کوي چې کوم وایي چې مونږ قرآن د چا نه داسې زده کوو نه، او څه ضرورت دی چې خامخا مولوي صاحب ته کښېنه، دا مولوي صاحب یې په سترګو ډېر بد لګي. ده دا خیال دی د انګرېز هغه چالاکي زده کړې ده، نو ده ته دا خیال دی چې زه ډېر زیات پوه یم، په دې باندې ډېر غټ فخر کوي چې ما د انګرېز نه هر څه زده کړي. په طالب علمۍ زمانه کې مونږ وړه دوره کوله، په هغه وخت کې مختلف کیسونه به راغله په مردان کې، مونږ کله بسې چلو کله بسې چلو، مونږ هم داسې دړه زور هم ډېر و، دړه زور هم ډېر. یو ځل د جومات په خوا کې ډمې ګډېدې او د شپې 12 بجې وې او ما ته ملګري راغله، ما ته ویې وګوره جومات په خوا کې ډمې ګډېږي. نو ما یاره زما څه حکومت خو نه دی، خو نه یې پرېښوده، وې زه تاسې چل وکړه. نو لاړم د شپې 12 بجې د جماعت اسلامي دفتر ته ورغلم او دفتر مې کولاو کړو او ټلیفون مې ایس پي ته وکړو. ما یاره جی دلته کې دا چل کېږي او دا بند کړه، او که نه یې بند دی نو وری چې زه یې بندې کړم. هغه زه پېژندم په یو بل کیس کې، د هغې نه مخکې لا بل ټول کیسونه خو ورته نه شم ویلی، او په یو کال کې 3 غټ کیسونه شوي. نو ما ورته وایي چې بلکل بندوم. نو بس هغه داسې وشوه چې سهار چې ما سره کشر لږ ورور مې و، کشر وړوکی و هغه ته مې ته لاړ شه او تماشه کوه چې پولیس راځي که نه راځي. نو هغه چې لاړ نو پولیس راغله، چې پولیس راغله نو 2 غنټې تماشه پولیس هم وکړه، بیا 3 بجې جوړ لوبه بنده شوه. نو هسې هم بندېده یو ځل. نو بس هغه ما ته وایي چې دا چلو شوه، پولیس راغله وخت زبردست هغې هم پکې تماشه وکړه. نو زه بیا سهار له ایس پي له ورغلم. نو ما ورته وایي چې بېګا خو دې یاران را لېږلي وو تماشې له، مې تا تماشه ویلې تماشې له را ولېږه. وایي ولې دې تماشه کوله؟ ما یا تپوس دې وکړ. نو هغه یې سچوې را وغوښت. ورته وایي ته بېګا څه ټایم تللی وې؟ واپس څه ټایم راغلی وې؟ هغه نه خو یو ګاډی لاړ. ورته یې شابه یا وجه بیان کړه او یا بستره ګول کړه. اوږده کیسه. نو بیا به خلک معافۍ له راتله، بیا به خلک معافۍ له راتله. بیا پکې یو کس و، هغه هم په پولیس کې و، هغه چې واده د چا د خورهي واده و، په خپله په پولیس کې و. نو هغه په بازار کې ما سره میلاو شو. زه د مدرسې نه راتلم، کتابونه را سره و، د مدرسې نه راتلم. نو ما ته وایي چې یا طالبه یو خبره تپوس کوم. ما یې ووایه وایي دلته حنیف نومې یو طالب دی، هغه خو نه پېژنې. ما یې ولې خیر خو دی؟ وایي یاره څه مصیبت دی دلته، بله شپه زمونږ څه خوشحالي وه او بد دغه څه غوبل جوړ کړی دی، لوی مصیبت هغه چې غریب هم په مصیبت کې اچولی دی. نو ما یې که ته هغه طالب وینې نو بیا به څه چل کوې؟ وایي چې ما ولې زه به ژوندی وخورم. نو ما یا خو زه یم، ما یا خو زه یم چې ستا مخې ته ولاړ یم. نو بیا تو مې خبره جوړېده. نو ما ته یې وایي چې ته د کوم ځای او ته د کوم ځای؟ خیر ما ورته د کلي نوم واغوستم، زه د فلانکي کلي او تاسو هم به مونږ یو بل پېژنو. بیا ما ته وایي چې یاره بس زه تا سره به زه پوهېږم. ما ورته زه بېګا 12:30 بجې دا د خوړ غاړه د ما او ستا نېټه شوه. بېګا د شپې 12:30 بجې به دا د کلپاڼې دا غاړه نه ده هغه طرف ته به راشي، دواړه به یو بل سره.
مې چې راځي چې ته څه د سره الله لښکر د سره یې غراول زه رښتیا دومره ساده یم اوسه پورې ځان ته سوچ کوم دا تاسو کول نه را سره چاکو نه چاړه نه هېڅ شی را سره نه و د شپې 12 نیمې بجې لاړم د خوړ په غاړه ګرځېدم ما چې ورکه دی به راځي چې دی به څه وایي لیونی و چې راته خو زه ما د ځانه ساده جوړ کړی و زه ملته سهار له بیا لاړم هغه سپي ته مې وویل مې دې سړي خو ما له د مرګ دمکي را کړې ده ویې دی به درځه اوس برابر کړم نو هغه یې حالات ته وردن نه کړ هغه په خپله په پولیس کې هغه بیا په ما پسې دا جرګې مرګې شروع کړې چې طالب به یې لیده په خپو به ورته پرېوته وایي چې دا اوس را خلاصم کړه نو خبره په دې پورې اوږده شوه نوره یې اوږدومه نه خبره خو هسې مطلب مې په دې کې و چې یو صاحب راغی یو وکیل و هغه زمونږ د مولانا صاحب دوست سابق صاحب زمونږ استاد مشکات هم د هغه نه وي نو زه مشکات ته ناست یم په دې کې وکیل راغی نو چې وکیل راغی نو هغه دغه سړي په سفارش کې راغلی چې دا سړی دې پرېږدي نو هغه خبره د دې نه شروع کړه چې ما ته یې ګوره ته خو کشر طالبي او په چل نه پوهېږي او دا د اس پي سره او د ډي سی یو سره ته ملاقاتونه کوې ډي سی سره ملاقاتونه کوې او دا خو د چا وکالت کړی او په دې چلونو ښه پوهېږي نو هغه په دې خبرو ښه پوهېږي او چېرته به د سبا له ګډه وډه خبره کړې او بیا به مونږ له دې کار کتلی نو هغه نه ما تپوس وکړم ما تا وکالت ویلی دی او ما کتاب الوکالت د چا نه ویلی دی وی ما په انګریزۍ کې ویلی دی ما خو په مشکات کې ویلی دی او په هدایه کې مې ویلی دی نو مشکات والا او هدایه والا په کتاب الوکالت ښه پوهېږي انګریزان پې ښه پوهېږي نو خو داسې مسلمان ورسې خو نشي ویلی چې انګریزان پې ښه پوهېږي نو غلی شو نو سابق صاحب ما ته بیا وایي چې یاره ته که په ژوند کې نور د اسلام هېڅ خدمت ونه کوې خو چې دې سړي ته دا خبره کړې ده بد دا ډېره ده چې په وکالت په هدایه والا ښه پوهېږي انګریز پې دومره نه پوهېږي تاسو زما په دې خبره ونه رسېدې نو دا مې دې دپاره دا خبره وکړه څه خبره وه چې قرآن بغیر د معلم نه زده کېږي نو اولنۍ خبره به دا په دماغو کې کښېنې اولنۍ خبره به په دماغو کې دا کښېنې چې قرآن بغیر د معلم نه او دا د تعلیم او د تعلم دا سلسله به روانه وي نو که ته ډېر زیات هم پوهې خو بس دا قرآن زده کول غواړې او نجات حاصلول غواړې نو زه دا نه یم چې ما ته کښېنه که دا دې په دماغو زه لږ بد لګم چې یاره ستا نه خو یې نه زده کوم نو که زما نه یې نه زده کوې نو ما نه یې مه زده کوه د بل چا نه یې زده کوه خو چا ته خو به کښېنې ما خو دا نه دي ویلي چې زه په قرآن پوهېږم او بل څوک پې نه پوهېږي زه خو ځان له د قرآن طالب علم یم نو چې ته د چا نه ښه پوهېږې او چا په باره کې د دا عقیده چې دی مې ښه پوهولی شو نو هغه ته کښېنه خو کښېنې به د دې نه بغیر کار نه کېږي دا نه کېږي ته به په کټ کې ناستې او زه ځان له ګورم او په عربۍ پوهېږم او ډکشنري را سره ده ډکشنرۍ به دې ګمراه کړي پوهېږې په پښتو دا طریقه د اسلام نه ده دا طریقه د اسلام نه ده نو کار هم په کار دی او کار په هغه طریقه په کار دی چې کومه په هغه طریقه ونه شي نو د هغې بیا هغه فایده هم نه وي مونځ ته کوې خو په هغه طریقې نه کوې اودس کوې خو په هغه طریقې نه کوې ډوډۍ خورې خو په هغه طریقې ډوډۍ ډې خورې خو په ګډېدو یې خورې نو خلک به درته وایي چې ګډېږه مه خو کښېنه ډوډۍ وخوره که بیا د ګډېدو ټوله کېده بیا وروستو ګډېږه خو مه کوې خو ډوډۍ ته خلک ګډېږي نه کښېني ورته نو هر یو کار خپله طریقه غواړي کل شیء بمیچه کل شیء نو د قرآن نه د زده کړې دا طریقه ده ښه چې دا به د چا نه وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلی دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته او عامو خلکو ته دا ووي صحابه کرامو ته دا ووي چې خذوا القرآن من اربعة خذوا القرآن من اربعة د څلورو خلکو نه به قرآن زده کوي من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب دا په بخاري کې روایت دی څلورو کسانو نه قرآن زده کوي نو دیم د صحابه ورته وي صحابه کرامو به بیا په خپله قرآن زده کو من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ده برای او ابی ابن کعب په دروازه کې بناستو نه یو ځل هغه ورته وی چې د خدای پیغمبر د تر زوی ته او تر هغه دلته په دروازه کې ناست نو ما ته به خبر را کړی وی چې زه دننه یم نو زه به راوتی وی هغه وی نه هکذا امرنا ان نفعل باشیاخنا او کما قال موږ ته د خپلو استادانو سره د داسې سلوک حکم دی چې خپل استاد ته به دروازه نه ډبوم چې راوځه ما ته سبق ووایه او چې کله راووته بیا به سبق ویم مولانا مودودي رحمه الله دا صدرا چې ویله صدرا پېژنئ ته یې پېژنې هم نه دا ځینې مولیان هم اوس پورې مولیان هم نه یې پېژني صدرا چې مولانا مودودي ویله نو چې کوم د صدرا استاد و نو هغه ورته وایي چې که داسې ټیم کې وی چې ته کله زما
زیل راشي او مونږه سبق وایو خو د سار بانګ لا نه شوی نو ټیک ده دغه ټیم ما سره شته او کنه وروسته نو بیا ما سره ټیم نشته نو مولانا مودودي براته د ببره چت کې به اوسېدو او وی چې راشي نو ټوخي به نه کې چې زه راغلی خو که ماله ته دروازه بیرته کړه نو راځي به نو مولانا مودودي به نوجوانو په هغه وخت کې د 17-18 سال عمر نو د علم دومره متلاشي او د علم دومره وږی نو چې راغی د سهار د بانګ نه به ګنټه یو نیمه ګنټه مخکې راغی نو هلته به د هغه د دروازې لاندې د دیوال سورې ته به غلی کېناست کش خلط به یې نه کوه نو هغه به رایخ شو کله کله مولانا وی هغه به ښه رایخ شوی او ښه به ما ته به پته لګېدلی و چې دغه د یخ دی خو بانګ به یې ووی او ده به ما ته اډوم نه وی چې راشه زه به داسې را روان شم بیا دا به یې دې دپاره و چې ستا په دې ذهن کې د علم څومره قدر دی ته د علم څومره وږی کله کله به یې ما ته ووی چې دروازه به یې کولاو کړه ویې لکه راځه نو سبق به یې راته ووی او د سهار د بانګ نه مخکې به مونږ سبق خلاص کړو پوهېږې په پښتو که نه نو علم طلب غواړي پوهې شي په خبره او دا شوق غواړي نو دې صحابه کرامو په باره کې نبي علیه الصلاة والسلام دا وی چې د دې خذوا القرآن من اربعه د دې څلورو کسانو نه قرآن زده کوي نو دا څلور دا صحابه ورته وی نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به وی عنهما وی موږ ته دا حکم دی چې زمونږ د قرآن اهل علم نو موږ به ورسره دا سلوک کوو چې هغې به په خپل طبیعت او په خپله خوښه کله راووتو نو بیا به راته سبق او یو ځل بیا دی روانو نو د عبدالله ابن عباس دغه اوښ مهارې نیولی نو هغه ورته دا ولې داسې کې وی دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د رشتې قدر کوم ته د پیغمبر علیه صلات وسلام ورور یې په رشته کې نو دا یو بنیادي خبره ذهن کې کېنول غواړي چې پیغمبر علیه صلات وسلام خلکو ته وی دا قرآن او بیا د هغې نه بعد هغه احادیث تا زده کړي دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د حضرت عثمان رضی الله عنه چې غوره په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کړي نو مخکې به یې د چا نه زده کوي او وعلمه به یې بل ته به یې ښیي دا د تعلیم او د تعلم دا سلسله انما بعثت معلما زه خو معلم را لېږلی شوی یم معلم نو چې پیغمبر معلم دی نو د هغې نه بعد او د عالمانو او د متعلمینو دا چې کوم صفات تا زده کړي دي په احادیثو کې نو دا چا په باره کې وایي وان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم رضا بما يصنع طالب علم د دې عمل د خوالي د وجه نه ملائک ورته وزرې غوړوي نو دا به د چا نه زده کوي که نه طالب علم هغه ته خو نه وایي چې کتاب راوالي او په کور کې بسترې ته او بالښت ته ډډه والي وي زه طالب علم یم طالب علم څه ته وایي نو طالب علم دغه ته وایي چې د چا نه زده کوي د چا نه زده کوي نو د قرآن د زده کولو طریقه دا ده اول خو په دې خبره ځان پوهېږي او بیا د هغې نه بعد به په دې بله خبره ځان پوهې کړي چې د قرآن مجید د تفسیر یو طریقه ده نو هغې باندې به بیا بحث کوو اوس وقفه وکوي